ګران مینوالو یو ځل بیا تاسو پروګرام اترنګ کې وایم هرکلی زه یم ستاسو کوربه ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق فلسفي لیونی پروګرام دی اترنګ کوم چې تاسو د لسو کالو راسي اورئ. ګران مینوالو په دې مادي دور کې چې هر طرف ته غوغا ده، شور و شغا ده، شور و شغرب دی او درز او غرب دی. په دې کې زمونږ نه ډېر څه چې کوم دی نو هغه ورک شوي دي او د ټول نه قیمتي شی هغه زړه دی، کوم چې زمونږ نه بلکل څنګه چې بهر لوګي دي او لوخړې دي او دوړې داړې او ګرد او غبار دی، دغسې موږ نه زړه هم دننه غبارونو دننه ګردونو هغه چې کوم دی نو ووهه، هغې زنګالود که، هغې رانه ورک کړلو. څوک دا وایي هم نه چې دننه هم یو دنیا پرته ده، بس د ظاهرو او د ظاهر پرستو دنیا ده، د ظاهر بینو دنیا ده، صرف ظاهر کتل دي، هر څه په پیسه کې تلل دي او مادي حیثیتونه. دننه ډېرې ښکلې ښکلې دنیاګانې زموږ نه ورکې شولې. څنګه چې زما یو شعر دی، هر سړی په دغه فکر کې سهار د خوبه پاسي چې د بل سړي د جیب نه به پیسه څنګه وباسي. او یا که دننه وګورو نو داسې خزانې چې بیوان اخلي په زر لکه، څوک ترنه خبر نه دي او چا ته کړه سینه ډکه. نو افسوس خبره دا ده چې دومره قیمتي شی څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب، چې د انسان په جسم کې د غوښې یو لوتړه ده او چې کله خرابه شوه نو ټول اعمال چې دی هغه خراب شي د وجود، او که هغه ټیک شوه نو د وجود ټول اعمال به ټیک شي او پوه شي چې هغه زړه دی. نو ګران مینوالو الله پاک هم په زړه باندې نظر ساتي. ان الله لا ينظر الى صورکم، الله پاک ستاسو صورتونو ته نه ګوري، و اموالکم ستاسو مالونو ته نه ګوري، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، خو الله پاک ګوري څه ته؟ هغه چې کوم دی نو زمونږه زړونو ته ګوري، زمونږه عملونو ته ګوري. نو که دغه فارموله وګورو معلومه دا شوه چې د انسان کله زړه جوړ شي نو د انسان اعمال جوړیږي، او چې کله زړه خراب شي د انسان اعمال خراب شي. دا زړه په انسان کې دا د یو صدر مقام یو کیپیټل حیثیت چې کوم لري. او الله پاک فرمایي چې ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یعنی الله پاک د یو سړي په سینه کې دوه زړونه دا نه دي پیدا کړي. که دوه زړونه وې خو یو به خو څیزونو ته و، یو به بدو ته و، یو به د رحمان دپاره و، بل به د شیطان دپاره و. زه انسان به وي چې زه یو ړکه مې الله دی، ځکه بل ړکه شیطان نو زه خیر دی. نو زړه یو دی او دې کې به یو څیز صرف ځایږي. نو د انسان کوشش ته دا وي، د دې مطلب دا یو زړه دی چې دا د الله په یاد سره معطر وي، دا د الله پاک په انوارو سره منور وي او په دې کې دا رجوع الی الله وي. نو ګران مینوالو که انسان سوچ وکړي نو په آخرت کې هم زموږ بل څه نه پکارېږي. لیوم لا ینفع مال ولا بنون، چې هغه د قیامت کوم ورځ ذکر کوي الله پاک، نو پای کې هم هغه ورځ چې دی نو هغه بسي لا ینفع مال ولا بنون، نه به چا مال چې کوم نه پکارېږي او نه به د چا اولاد پکارېږي، الا من اتى الله بقلب سلیم. الته که څه شی ستا پکارېږي نو هغه به صرف او صرف ستا زړه وي چې هغه به پکارېږي، او کم زړه چې بقلب سلیم یو جوړ شوی زړه وي، الله ته متوجه شوی زړه وي. داسې معلومیږي چې الله پاک د زړونو باپاري دی، یعنی د الله پاک خلکو نه د زړه سودا غواړي. د زړه سودا هغه سره چې کوم کول پکار دي، ځکه چې هغه داسې سودا ده الله پاک دا غواړي ته بس مال خپل زړه راکړه، په بدله کې به زه تعالی جنتونه درکړم. لغوندې سوچ وکئ چې مونږ د 1 روپۍ یا د 10 روپو سیوم اخلو، چې د 10 روپو سیو مونږ اخلو نو څه کوو؟ داغمن سیو چې کوم دی نو هغه نه اخلو. وجه څه ده؟
چې مونږ به پرې 10 روپۍ ورکوو نو هغه سیو ګورو چې ته داغمن ني نو تاسو وایئ چې الله پاک د لوی جنتونه ورکوي دا په داغمن زړه باندې ورکوي که نه په دا په سم زړه باندې ورکوي هغه به چې کوم دی د کینو د تعصب د حسد د رقابتونو او د کفر او د باطل او د فاسدو خیالاتو نه مطلب دا چې هغه کې هغه غل شوی په داسې زړه باندې الله پاک څه کوي دا بالکل دغه په در کې نه قبلېږي. نو خبر دا ده چې چا سالم زړه وړو یعنی هغه زړه چې هغه د غیر د محبت نه چې کوم نه پاکو د غیر د اثراتو نه محفوظو دې ته ویل شي قلب سلیم او چې چا دا زړه جوړ کو نو دې به پکاريږي وخصل ما فی الصدور د محشر پر ازمانه چې څه په سینو کې وي الله پاک وي موږ به کولاو کو بهر به راو باسو نو الله تعالی به د انسان کیفیت ته ګوري چې په زړه کې د الله مینا د محبت الهی موجود او کنه او دوی مدا ده چې دا الله پاک ګوري چې په زړه کې د مال مینا سیوا وا که خپل مالک او د خالق مینا سیوا وا نو ګران مینوالو دا ډېر په ګرانه جوړیږي ځکه چې کوم زړونه سخت دي سخت زړه ته وایي ګوره د انسان د زړه مثال د ځمکې دی او کچرې سموده سړی په ځمکه کې یوې ونه کې ګوډونه کې سره وانه چي او بخورونه کې نو یعنی مهنت پیونه کې نو هغه ځمکه به بنجره شي هغه ځمکه به شاړه شي او هغه پیداوار ورکول هغه ختم کی نو دا ځکه چې په هغې مهنت نه شوی هغه ځمکه ورو سخته شي ځکه خو مونږ وګورو چې انسان کله په خپل زمانه مهنت کول پرېږدي نو روح هغه زړه سخت شي او بیا دا دومره سخت شي چې د کاڼ نه هم زیات سخت شي ځکه خو الله پاک فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلک یعنی د دې نه پس تاسو زړونه هغه سخت شول فهیه کالحجارة او اشد قسوه نو بیا یا د کاڼو په شانتي شي یا د کاڼو نه هم زیات سخت شي نو بېشکه چې د کاڼو نه نیرونه جاري کېږي او دویمه خبر دا ده چې بعضې وخت کاڼې وچوي اوبه ترې راوبهیږي فانفجرت من حسنة عشرة عینا قد علم کل اناس مشربهم څنګه چې د موسی علیه السلام کونټۍ ګټ له راواچېده او د بن اسرائیلو د مختلفو چینو دپاره هغې نه مختلفو قبیلو دپاره هغې نه مختلفې چینې جاري شولې نو بعضې کاڼې هم داسې دي چې هغه د الله د ویرې نه یعنې وچوېږي او هغه ورېږدي خو انسان چې دی د زړه دومره سخت شي چې د الله د یارې نه هم هغې کې رپندې نه راځي د الله د یارې نه هم هغې کې څه فرق او تدبل او څه تبدیلي نه راځي او بیا چې کوم دی که نه دغه کاڼو نه هم شرم راځي د داسې زړونو نه نو د انسان څخه دغه یو سرمایه او دولت دی که چېرې دا یې چې کوم دی په صحیح طریقه استعمال کړه نو الله پاک څخه هغه کامیاب شو او که دا ته نه خراب شو نو په دین او دنیا هغه ناکام شو. نو ګران مینوالو زړه د هغې بل مرضونه دي دلته خو مونږه که معمولي زړه درد راځي نو زو د هغې ظاهري ټسټونه به کوو چې کولسټرول سیوا دي ټرایګلیسیراید سیوا دي لیپټ پروفایل وکړو ایچ ډي ایل څومره دی ایل ډي ایل څومره دی ټوټل لیپټ څومره دي ای سی جي کوو ای ټي ټي کوو ایکو کوو کارډیک ارست دی که هارټ فیلیور دی مطلب دا چې بس په دې سر یو خو هغه د روحاني بیماری چې دي نو هغه زموږ نه هغه داسې بالکل پټي چې ځان ور سره بیمار نه تصور کوو پټه بیماری چې ده پټه بیماری دغه ده ځکه چې هغه بیماری خو صرف ستا دنیا کې تا ته نقصان نه رسوي دې کې د آخرت هم تباهي دی یعنی لویه بیماری دا ده. بیا تاسو وګورئ چې کله انسان د غفلت نه ډک ژوند تېروي که نه نو څه چلو شي دا زړه ړوند شي د زړه سترګې نابینا شي یعنې زړه سترګې کار پرېږدي بالکل داسې ړوند چې بیا په نیکۍ او بدۍ کې هغه تمیز نشي کولی او مثال په طور باندې چې
لکه مثال په تور یو سړی دی دغه د سترګو بینای کار نه کوي نو هغه ته هېڅ نه ښکارېږي چې دوست مې کوم مخې ته رالی که دشمن مې مخې ته رالی رڼا ده تیاره ده پای کې تمیز نشي کولی او دا پہچان نشي کولی چې کوم څیز مخې ته را روان دی نفع والا نقصان والا دغسې چې کله زړه ړوند شي نو انسان د لوی نه لوی ګناه کوي خو هغه ته هېڅ پته نه لګي او هغه ته هېڅ دا احساس نه کېږي چې ما د الله پاک څومره لویه نافرماني وکړله هغه باندې د ښو خلکو هغه صحبت او مجلس هم چې دی نو هغه بیا ښه نه لګي هغه د خرابو خلکو مجلس چې دی هغه باندې ښه لګي هغې پسې ګرځي هغه ته هم بیا د دوست او د دشمن څخه تمیز پاتې نه شي او هغه کې هم د نیکۍ او د بدۍ څخه تمیز پاتې نه شي هغه کې هم د رڼا او د تیاره څخه فرق پاتې نه شي ځکه چې د هغه زړه ړوند شي او د ړندېدو مطلب دا نه دی یو قوم تېر شوی دی چې هغه پورا قوم باره کې چې کوم دی الله پاک څه فرمایلی دي انهم كانوا قوما عمین چې مطلب دا ټول قوم چې دغه ړوندو نو د هغې مطلب مونږ د دې مطلب دا مونږ اخیستی شو چې په ظاهره باندې دا نه چې هغه په ظاهره باندې نابینا وګڼي چې سترګې نه وي ځکه په روایاتو کې داسې یو قوم نه د هغې تذکره او ذکر نشته چې ټول قوم دی چې کوم دی نو من حیث القوم د هغې ټول ړاندي یعنې سترګو نه دي محروموي او البته داسې یو قوم داسې تیر شوی دی چې هغې مطلب دا د خپل نبی مطلب دا د هغې فرمان ته فرمان نه دی ویلی نافرماني کړې ده په هغې ایمان نه راوړی نو الله تعالی د هغې باره کې دا فرمایي چې انهم کانو قوم عمین چې هغې ړوند قوم او هغې خپل پیغمبر ونه پېژنده هغې خپل خالق او مالک ونه پېژنده په هغې ایمان چې کوم دی رانړه نو هغې په نسبت سره الله پاک هغه ته ړوند قوم ویلی دي او دویمه خبره دا ده چې قرآن کې څنګه چې راځي ومن کان فی هذه اعمى او فهو فی الاخرة اعمى چې څوک په دنیا کې ړوند او په آخرت کې مړوند دي نو د دې ړندېدو نه مراد د سر د سترګو ړندېدل نه دي ځکه چې د دې مطلب خو بیا داسې و چې لکه په دنیا کې څوک نابینی نو په آخرت کې به هغه ړوند پاسي نو دې مطلب دا نشي کېدی دې مطلب صرف او صرف دا دی چې الله تعالی د حکمونو نه په دنیا کې چا دغه د حکمونو نه چشم پوشي وکړله په الله تعالی د حکمونو نه دغه د فرموداتو نه دغه د قرآن نه دغه د ارشاداتو نه په دنیا کې چې سترګې پټې کړلې هغې نظر انداز کړل او د هغې نه ړوندو نو الله تعالی به په آخرت کې هم د هغه نه بینایي سلف کي د هغه نه به دغه د سترګو رڼا واخلي او دویم داسې بله موږ ته روایت راځي لکه قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا چې دا مطلب دا قرآن شریف موږ ته وایي چې الله تعالی به داسې خلک چې کوم ړانده پیدا کړي به وایي چې زه د ړوند ولې ودرولم په دنیا کې خو زما سترګې وي نو هغه ته به دا ویلی شي چې تاسو که زموږ آیتونه راغلي وو نښې نښانې راغلې وې هغه تایر کړل نن مونږ تایرو نو مطلب د دې خبرې دا دی چې په دنیا کې څوک ړانده دي او ایمان خاوندان دي نو په آخرت کې به د هغې سترګې وي خو دې نه صرف هغه ړانده مراد دی چې د زړه سترګې نابینا دي چې د زړه سترګې کار نه کوي نو دغه چې کوم دی نو اصل ړانده دي نو د دې نه معلومه دا شوله چې کم انسانان د خپل پروردګار فرمان نظر انداز کی د هغې نه سترګې پټې کي د هغې نه چشم پوشي وکړي نو دغه انسان به په آخرت کې د بینایي نه محروموي دغه انسانان به ړانده چې کوم دی نو پاسوله کېږي او دویمه خبر دا ده چې کوم خلک د الله په لار باندې نه چلیږي او هغه د نفس او د شیطان مطلب دا دی چې مریدان دي د هغې په باره کې الله پاک دا فرمایي چې لهم قلوب یعقلون بها چې او آذان بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب انو یا مخک پورا خو ډېر اوږد دی التي فی الصدور د دې مراد دا دی چې الله پاک موږ دا ښایي دا راته چې کوم دی نو وایي چې کاش چې دی زړونه وي چې دی ته چې کوم دی نو عقل ښودلی وي احساس یې وله ورکړی وي شعور یې وله ورکړی وي ځکه چې اول د انسان په زړه کې خیال راشي نو دماغ اپله متوجه شي لکه دغه زړه تاسو ته ووایي چې جومات ته ځو نو عقل له د ټولې لارې او دغه وکړي چې په دې لاره دغه زړه ته ووایي چې یاره زه ځم چې ته تماشې دي او ناشګانې دي نو عقل لته هغه لارې سمې چې اوس په ګاډي کې ځي که په پیاده به ځي نو اصل سرچینه چې کوم دی هغه زړه دی او الله پاک فرمایي چې کاش د دوی غوږونه وي چې په دې باندې د هدایت خبره اورېدلې وي او
سترګې خو وړاندې ني ځکه چې د دننه زړونه وړاندې، یعنی مطلب دا دی چې انسان کله وړاندېږي د الله په حکمونو باندې په نور خو خبرو باندې، نو دننه هغه د زړه سترګې کار نه کوي. د بهر بینایي ته ویلی شي بصارت او دننه بینایي ته ویلی شي بصیرت. نو غټه خبره بصیرت ته د دنیا دوه ورځې ژوند دی، که چا څخه د بصارت سترګې نه وي نو که نن ده او که سبا ده مونږ دغه سترګو نه محرومه کېدونکي یو. دغه سترګې دي سبا له په لحد کې او په قبر کې خاورې ری پرتې وي، خو اصل شی بصیرت دی. د زړه د سترګو هغه لیدل کتل دي چې کله هغه حق وپېژني، چې کله هغه حق ویني، چې هغه د الله پاک فرمان هغې نه مطلب دا چې هغې ته تیارې ولاړې چې دا د الله پاک فرمان دی، دا لاره ده، دا نیکي ده او دا چې کوم هدایت دی، نو دغه بصیرت پناه کېدونکی نه دی. دا د قبر خاورې نشي پناه کولی. نو ګرانو مینهوالو ځکه چې دې کې یو موقع داسې راشي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې انسان ګناه کوي بیا د په زړه باندې یو داغ ولګول شي، بیا ګناه کوي بیا بل داغ ولګول شي، بیا ګناه کوي بیا بل داغ ولګول شي. دغسې داغونه لګي او یو وخت داسې راشي چې دا زړه بالکل تور شي. لکه سړی یو سیګرټ څکي بیا بل څکي بل څکي بیا اخره کې دې ته کار وشي الټه ټول پړپوسي ختم شي. نو چې کله بالکل داسې وخت راغلی چې زړه په ګناهونو کې بالکل تک تور شو، چې کله دې تور شو نو بیا الله تعالی په دې باندې هغه مهر لګوي چې هغې ته ویلی شي مهر جباریت، یعنی ختم الله علی قلوبهم. الله تعالی مهر لګو د دوی په زړونو باندې، نو دغه مهر ته مهر جباریت ویلی شي چې زړه کله بالکل تیر شي او انسان نیکۍ ته بالکل نه متوجه کېږي، نو دا هغه مهر دی. اوس ګورو دا چې زړه به پاکېږي څنګه، زړه به صفا کېږي څنګه، او دا توروالی به ختمېږي څنګه. نو ګرانو مینهوالو چې کله انسان توبه وباسي دې سره د زړونو هغه توروالی ختم شي، د زړه نه هغه ظلمت چې کوم دی که نه هغه لرې شي، د زړه هغه سختي چې کوم دی هغه ختمه شي. او چې کله انسان الله پاک ته په سجده باندې پروزي د خپلو ګناهونو نه په رښتیا باندې پخه توبه وکړي، نو الله تعالی د هغوی زړونه ووینځي. یو ځلې روایتو کې راځي چې یو ځلې حضرت ابراهیم علیه السلام ته وحی وشوه چې خپل زړه ووینځه. نو ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې الله اوبه خو هلته رسېږي نه، څنګه زړه ووینځم؟ وفرمایل شول چې دا زړه چې دی دا په اوبو نه بلکې ما ته په جړا باندې چې کوم دی نو دی پاکېږي. یعنی که ته ما ته د مطلب دا چې وژاړې نو په هغې چې څه ګناهونه دي واړه لوی هر څه چې دي نو هغه به تنه پاک شي په معافۍ باندې، په عاجزۍ باندې، په زارۍ باندې. انو ګرانو مینهوالو چې چا کې څومره عاجزي راځي، څومره الله پاک ته زاري راځي، الله پاک ته اوښکې تویوي، دې سره زړونه نرمېږي، دې سره زړونه صفا کېږي، دې سره زړونه وینځله کېږي. خو ګورو دا چې څنګه جسم دی هغې دپاره د خوراک څښاک ضرورت دی. تاسو چې یو څو ورځې چای ډوډۍ اوبه هر څه بند کړئ نو انسان څومره کمزوره شي، ځکه چې جسم هغې ته د غذا ضرورت دی. خو ګورو دا چې د زړه هغې ته هم غذا پکار ده. که چېرې زړه ته هم غذا میلاو نه شوله نو زړه سره بیا څه کېږي، او د زړه غذا دسه. نو ګرانو مینهوالو الله تعالی چې څنګه د انسان د وجود دپاره غذا جوړه کړې ده، که چېرې هغه غذا ونه خوري بدن کمزوره کېږي، نو بدن بیا د اعمال کولو یا څه اکشن اخیستو یا د څه افعالو کولو قابل پاتې نه شي. دغسې د زړه غذا ده او هغې ته ویلی شي نیکي. نو چې کله انسان چې کوم دی د الله والا خلکو سره ملاویږي، جومات ته تګ راتګ ډېر وي، مدرسو سره تعلق او ربط ډېر وي، د الله والا خلکو سره میل ملاپ ډېر وي، او قرآن سره زیات نږدې وي، د الله ذکر سره چې کوم دی زیات نږدې وي، نو دې سره دا د زړه غذا ده. په دې باندې زړه چې کوم دی راژوندی کېږي، د الله پاک په نعمتونو باندې شور دا کوي، سوچ کوي، د الله پاک نعمتونو شکر ادا کوي. نو دغه هغه څیزونه دي چې هغه زمونږ زړه ژوندی ساتي. خو دا د زړه به پالش کېږي څنګه؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکل شیء سقاله، چې د کل شی سقاله مطلب دا دی چې سقاله سیقل ته ویلی شي
چې کله یو شی موږ په بل څیز باندې صفا کوو. لکه مثال په تور باندې د هر یو څیز دپاره یو سیکل دی او هغه دا دی چې هغه هغه پالش کوي، صفا کوي به. لکه بوټانو دپاره مونږ ګورو نو پالش چې څومره الله یادوي، چې څومره د الله په مینه کې ډوبېږي، نو زړه اوغره اوغره صفا کېږي، توروالی ترې ختمېږي او سختي ترې نه لرې کېږي. نو ګرانو مینهوالو چې څوک هم الله الله کوي او په د زړه په ژبه باندې د الله پاک چې کوم دی لګاتار هغه تذکیره کوي، نو د هغه تور زړه به یقینا صفا کېږي، د هغې نه د ګناهونو اثرات ختمېږي. بل دا ده چې د الله والا کوم خلق دی د هغې مجلسونه داسې چې هغه هلته انسان ناست وي، نو لمحه په لمحه د انسان ګناهونه داسې دوړېږي لکه څنګه چې په خزان کې د ونو نه پاڼې دوړېږي. او د الله ذکر سره د زړونو نه سختیانې در کېږي او مړه زړونه پرې راژوندي کېږي. مونږ خو دې ته دلته زنده دلي وایو که نه، مونږ و پلان کې ډېر زنده دل دی چې ګانا بجانې ډېره خوښوي، چې د ټنګ ټکور ډېر خوښي، ناچ ګانې ډېره خوښوي، نور داسې عادتونه خصلتونه. نو دلته چې مونږ کومه زنده دلي واو، نو دا یقینا چې او که فرض که دننه هغه زړه مړ وي، نو مونږ به وختي ته ورته ووایو دلته ظاهر پرستي ده. دننه زړونه او د زړونو ژوند هغه د الله یاد سره چې کوم دی نو وابستګي ده د هغې. او که څوک هم الله پاک ته په څه شان سره په کومې طریقې سره هم هغه نږدې کېږي، نو هغه زړونه داسې یو واقعه ده حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ده. یو سړی د هغې محفل ته رالی، ویې ورته چې حضرت مونږ سره څه چلو شو، ښکارېږي دا چې زموږ زړونه اوده شوي دي، تاسو یې نصیحت کوئ په موږ اړو اثر نه کېږي. حضرت حسن بصري چې کوم دی رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې کوم شی اوده وي هغه خو به ته وڅنډې راویښ پې کې، خو تاسو چې کوم دی نو مطلب دا دی اوده نه یئ، تاسو چې کوم دی نو مړه یئ. هغه مطلب دا دی چې یو سوی یو موی که نه، یعنې اوده خو به راویښ کړي خو مړي سره به څه کې. نو چې انسان د الله والو مجلس ته رالی یا جومات ته رالی، قرآن شریف تلاوت ته کېناسته، قرآن شریف چې کوم ځای ویل کېږي هغه محفل ته رالی، بیا هم دې نصیحت نه قبلوي، نو پوه شه. او بیا هم دې ګناهونو نه پخه توبه نه کوي، رښتینې توبه نه کوي، او بیا هم دې پړه کې دا نیت او اعاده نه کوي چې زه به آینده بالکل د خپل ژوند بدلوم، نیکو عملونو طرف ته به مایله کېږم، نو یقینا چې د هغه زړه اوده نه دی بلکې هغه مړ دی. او بلا خلک داسې شته چې هغه وي ژوندي، خوراک څښاک به کوي، ګرځي را ګرځي به، خو دننه انسان دننه زړه هغه کې هغه مړ وي. نو دننه انسان هغه اهم دی. او که چېرې دننه انسان دننه زړه هغه کې مړي، نو یقینا چې انسان بیا د ځناورو نه په لاندې باندې ځي. د انسان ټوله ویل جوشي ده هغه ایمان سره، زړه سره، د الله یاد سره وابسته ده. او بله خبر دا ده چې اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. علامه سے فرمایي خو په دې شعر خبرې کومه نو کیسه ډېره اوږدېږي، خو دا ده چې دننه سر سامړه کوي، د زړه دروازه کې سر سامړه کوي، خپل اصلي تصویر چې کوم دی ووینئ. انسان چې کله دننه سر سامړه کړي، په سوچ فکر تدبر کې چې کوم دی ډوب شي، کې منهمک شي، د خپل اصلي تصویر هغه چې کوم دی نو وویني، نو بیا دا پته لګي چې زه څه یم او ما له څه جوړېدل پکار دي. نو ګرانو مینهوالو دا هغه ټولې طریقې دي. که د زړه خوراک مونږ ګورو، نو زړه داسې محتاج دی خپل خوراک دپاره لکه مونږ چې د وجود خوراک دپاره زموږ وجود چې څنګه محتاج دی، چې اوبه ورته ورنه کړي نو څه وخت پس څه چلو شي، که خوراک ورته نه ورکړي نو څه چلو شي. دغسې د زړه خوراک هغه واز او نصیحت دی، د الله ذکر دی، د الله والو چې کوم مجلسونه دي هغه دي، او همدې سره د زړه دنیا بدلیږي. بله خبره هغه دا ده چې حکیم انصاري چې کوم دی نو دا ډېر مشهور حکیم و. او یو خبره ما څنګه تاسو ته وختي وویل چې یو بصارت دی، یو بصیرت دی، یو د سترګې نور دی دا جدا شی دی، یو د زړه نور دی دا جدا شی دی. حکیم انصاري دا د دهلي ډېر مشهور حکیم و. حکیم انصاري هغه د الله پاک یو فهم په راس ورکړی و، یعنې داسې یو پوهه ول ورکړې وه چې په سترګو ړوند و، خو حکیمۍ کې دومره مهارت لرلو چې لاس پې ونیسو، نو مریض ته به یې د مرض چې کوم دی پوره حال وي.
په سترګو یې نشو لیدلی، نه د چا مخ لیدلی شو، نه د چا رنګ لیدلی شو او نه د چا ژبه لیدلی شو او کتلی شوله، خو الله تعالی براه راست هغه ته هغه فهم و فراست عطا کړو چې صرف په لاسو باندې په نبض به یې ګوته کېښوده نو پوره مرض به وپېژنده. نو دا ډېر مشهور حکیم انصاري د دهلي او که چا نور حکیمانو نه به مرض په کابو کې نه راته نو هغه مریضان به دسکه راتلل. نو یو ډېر لوی بزرګ دی خواجه محمد عبدالمالک صدیقي رحمت الله علیه، هغه یو ځای کې فرمایي او یو ځای کې هغه لیکلي دي، وایي زما ډېر زیات شوق پیدا شو چې زه هم د حکیم صاحب څخه لاړ شم او دی لږ ووینم. او دا عبدالمالک صدیق رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی بزرګ و او ډېر لوی صوفي و. صوفیان چې دی د رڼه په سترګو لیدل کوي، په دې ډېر کم خلک پوهېږي. نو خبره څه ده ګرانو مینهوالو چې کله ده څخه دکان ته لاړ نو هغه څه خبره نه وه کړې چې هغه وایي چې ده ته اړو پته ونه لګي حکیم صاحب ته چې زه راغلی به که نه، او هلته کېناست. نو اول یې د هغه په زړه باندې پوره توجه مرکوز کړله، اول یې د هغه په زړه یعنې دا خپله ټوله توجه مرکوز کړله، په هغې باندې ټیکا وکړله. نو بیا چې څه وخت تېر شه او مطلب دا چې دغه ولګېده د عبدالمالک صدیقي صاحب، هغه وی راشه د زړه په ځای ول اوس په روح باندې توجه وکړه. نو چې څنګه یې روح ته توجه ګرځوله نو فوراً حکیم صاحب ورته وی نه نه حضرت زما په زړه باندې توجه ورکړه، که دی جوړ شو نو هر څه جوړ شول، که دی جوړ شو نو هر څه جوړ شو. نو عبدالمالک صدیقي صاحب فرمایي چې زه حیران پاتې شوم چې دا یو نابینا انسان دی چې هغه ته دا پته هم نه وه چې زه راغلی یم او هغه د خپل زړه حال معلوم شو چې مطلب دا دی د هغه دوره صفا و د حکیم صاحب چې هغه انوارات یې محسوس کړل، هغه انوارات کوم چې صدیقي صاحب د دماغو نه وتل جی جی او دغه د نظر نه وتل، ځکه دا فیل کړو، بالکل فیل کړو، سکس سنس چې ورته وایي بالکل جی بالکل چټي حس. خبر دا ده چې صوفیای کرامو ډېر غټ زور پروت دی، الله والا خلکو ډېر غټ زور پروت دی، په یو نظر د سره زر خاورې کوي او خاورې د سره کوي. او په دې راز هغه څوک پوهېږي چې د لارو راهرو وي، د دې لارو مسافر وي. نو ګرانو مینهوالو څنګه چې یو شاعر ویلی دي چې دل بینا بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی بینا سترګه هم د الله پاک نه غواړه او چې کوم د زړه سترګې غواړه چې هغې کې رڼا وي، ځکه چې د هغه سترګې رڼه سترګې دي چې کوم شاعر وایي چې الله نه غواړئ، ځکه چې د آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، د سترګو دا رڼا دا ګوره د زړه رڼا نه ده، دا ناکافي ده. نو ګرانو مینهوالو څنګه چې موتیابند یو بیماري ده د سترګو، دا یو پرده ده چې سترګو مخې ته راشي نو سترګې ټیکي، خو دې پردې په وجه انسان ته څه په نظر نه راځي. نو دغسې د زړه هم یو موتیابند ده، یعنې زړه هم یو پرده ده چې کله هغه راله نو زړه ټیک دی، کارونه ټول چلیږي، خو دی به څه ویني نه، حقیقت به نه ویني. دا پرده د ګناهونو د تیارو پرده ده، دا د ګناهونو د ظلمت پرده ده چې کله دا موتیابند کله دا پرده راغله نو بیا د انسان ټول موزونه چې کوم دی نو ګډوډېږي. د دې علاج زما خیال دی توبه ده، توبه ده او سره دغه صوفیا او مجلس دی. نو بیا دنه به ټوله دروغ به دی وایي خو دی به څه پروا نه لري، دی به چې کوم دی نو مطلب دا په حدیث شریف کې راځي چې کوم انسان دروغ وایي د هغه د خولې نه دومره بدبو ځي چې فرشتې ترې نه هم څو میله لرې چې کوم دی نو رواني او دومره بدبو ترې نه مطلب دا دی وځي خو انسان هغه نشي محسوسولی. او چې په کومه ځمکه باندې انسان ګناه کوي نو کتابونو کې دا لیکل شوي دي چې هغه ځمکه چغه وایي او الله پاک ته دا فریاد کوي چې ته ماله اجازت راکړه چې دا انسان زه په دننه راښکم، ښخې کړم په دې خپل سینه کې رایې کاږم ځان ته، خو انسان په ګناهونو کې مصروف وي، هغه ته پته نه لګي ځکه چې د هغه د زړه د سترګو ته مخامخ پردې دي. نو ګرانو مینهوالو چې څنګه په سترګو کې پرده راشي انسان چېرته ځي بیمار لاړ شي ډاکټرانو څخه او هغه د موتیابند علاج کوي. نو دغسې چې کله زړه سخت شي او په هغې باندې پرده راشي نو انسان له پکار دي چې هغه د الله والا خلکو په مجلسونو کې کینی
او هلته لاړ شي نو دغه یو علاج دی چې په قرآن شریف باندې په تلاوت باندې د داسې خلکو په محفل باندې د داسې خلکو په نظر باندې هغه د زړه پردې چې کوم دی هغه ختمېدی شي او زړه ته بیا خپله بینایي واپس راتلی شي زړه ته بیا خپل نظر واپس راتلی شي زړه بیا هغسې کتل شروع کولی شي او د انسان په ژوند کې چې کوم دی نو یو انقلاب برپا کېدی شي بلا خلک داسې شته چې هغه د اهل الله په صحبت کې د هغې په ژوند کې انقلاب راغلی دی څنګه چې علامه اقبال فرمایي کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیرې نو ګرانو مینهوالو که مونږ دا وګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر ته وګورو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په شروع کې به څه چل کو هغه به کفر او شرک په ګناونو کې بالکل لړلې تپلو صحابه کرام په شروع کې هغه بالکل په کفر او شرک په ګناونو کې بالکل لړلې تپلو خو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول نو د رسول صلی الله علیه وسلم په نظر کې داسې تاثیر او داسې اثر و چې د هغې زړونه داسې ووینځل لکه څنګه چې یو شاعر فرمایي خود نه تے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یعنی هغه خلک چې په خپله چې کوم دی هغه ګمراه وو هغه د نور ته بیا لارې سمولې نور ته هدایت ورکو او اخر هغه نظر کم نظر و چا چې د مړو د مسیحا جوړ کړ مسیحا هغه چې مړي ژوندي کوي نو هغه مړي چې د کفر او د شرک په ګناهونو کې چې کوم دی لت پت پراتو د هغې نه مسیحاګان جوړ شو ټوله دنیا یې بدله کړه ځان سره نو دا ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نظر کمالو نو د الله په رنګ کې رنګېدل پکار دي زړه کې هغه رنګ راوستل غواړي څنګه چې الله پاک فرمایي صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون نو ګرانو مینهوالو که مونږ وګورو لکه دې ټیک ته جي ګرانو مینهوالو دا موضوع ډېره اوږده ده خو صرف په دې څو خبرو خپله موضوع راغونډومه چې انسان د ګناه نه صرف په دې نیت باندې مطلب دا دی یعنی ګناه صرف په دې نیت باندې کوي چې توبه به وکړم انسان ګناه صرف په دې نیت باندې کوي چې توبه به وکړم او توبه ځکه نه کوي چې لا ژوند پاتې دی نو امام غزالی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې فرمایي چې ای دوسته تا ته څه پته ده چې په بازار کې ستا د کفن کپړه را رسېدلې ده او ته خبر هم نه تا ته څه پته ده چې هغه کپړه بازار ته را رسېدلې ده کوم نه چې بستا کفن جوړیږي او دا انسان د چې کوم د غافله دی د سره دا فکر او سوچ هم نشته دا پروا هم نشته د ګناهونه کوي چې به توبه وکړم او توبه په دې وجه نه کوي چې ژوند لا اوږد دی او په دې نه دی خبر چې زما ژوند چې دی هغه ډېر مختصر دی غنیمت جان لو مل بیٹنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کڑی ہے نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل یو صحابي رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې ژوند باره کې تاسو سوچ کې هغه دا رزو کو چې زه سهار را پاسم نو ما دا یقین نی چې شپه به راشي او که نه یعنې زه به دنیا نه رخصت شویم دویم نه تپوس وکړو وی ستا سوچ څه دی هغه وفرمایل وی حضرت زه د 4 رکعته مونځ دپاره نیت وتړم نو ما دا پته نی چې دا مکمل کم او که نه نیمګړی به رانه پاتې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زما معامله خو داسې ده چې زه کله مونځ کوم یو طرف ته سلام اوجار باسم ما ته دا یقین نی چې بل طرف ته به سلام اوجار باسم او که نه د ژوند معامله دا ده نو ګرانو مینهوالو بله خلک صرف په دې وجه چې کوم توبه نه کوي چې هغوی وایي چې لا ډېر ژوند پروت دی حالانکې دا د انسان د ټولو نه لویه دوکه ده الله پاک ته چې کوم دی نو مونږ له په صحیح توګه باندې په د ایمان د تکمیل لپاره د توبې ایستو لپاره هغه چې کوم توفیق راکړي د زړه د پاکولو لپاره د تزکیې نفس لپاره د زړه د مصفا کولو لپاره د زړه د مزکا کولو لپاره د زړه د منزه کولو لپاره ځکه چې ژوند چې کوم دی د دویم ساه هم هېڅ ګارنټي نشته دی ستاسو یو جهان مننه
ستا چې په څه خبره خلو خوځي ستا چې په څه خبره خلو خوځي زر په سینه کې زما زړه خوځي سا عجیبه راته دا ځان ښکاره شي څه عجیبه راته دا ځان ښکاره شي چې کله شونډې ستا په تو خوځي او یقین دې وشه بیا په ځای ودرېږم یقین دې وشه بیا په ځای ودرېږم ستا چې منګل په دیواله وخوځي او داسې ناڅاپه ستا په یاد راپاسم د یاري خوب کې چې ودو خوځي او د ښایست شغلې دې ښې سیوا شي لا د ښایست شغلې دې ښې سیوا شي چې د هوا سره ویښتو خوځي ناصره بیا به ته سردار یادېږي ناصره بیا به ته سردار یادېږي په اتفاق چې پښتانو خوځي السلام علیکم نیک هیلې او احترامات جی ګرانو مینوالو د پروګرام د صحت زیری سره زیم ستاسو قربان ناصر نواز یوسف زی یو وارې بیا قدرمند اوریدونکو د پروګرام د صحت زیری سره ستاسو په درانه خدمت کې زه ناصر نواز یوسف زی او زما ګران مشر پروفیسر ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه د سټوډیو نه تاسو سره نیغ په نیغه موجود یو په دې هیله چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یې او که چاته هم څه مسله وي نو به زموږ ډاکټر صاحب شته که نه انشاءالله انشاءالله تاسو به ټیک ټاک روغ جوړ یې او د نور کله په شان بنن هم زموږ پروګرام موږ سره باقاعده اورئ او چې چاته هم څه ستونزه د صحت حوالې سره یا د هغوی د صحت د خپلوانو د چاپیرچل کې د خپلو ملګرو د صحت حوالې سره چاته هم څه مسلې وي نو انشاءالله العزیز په ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب به تاسو سره موجود وي که څه هم داسې وي نو تاسو اني ټایم ډاکټر صاحب سره کلینیک ته هم ورتلی شئ موږ سره په کال یا د ټلیفون په لاره هم راتلی شئ قدرمندو چې څنګه د پروګرام د نوم نه ظاهره ده چې د پروګرام نوم دی د صحت زیری تیر پروګرام کې هم ما دا خبره کړې وه چې د صحت د زیری نه مینوالو مقصد زمونږ دا وي چې مونږ خلکو ته زمونږ اوریدونکو ته زمونږ ګل اوریدونکو ته د صحت حوالې سره ښکلي زیری ورکو که څوک هم داسې وي چې د هغوی صحت یې خراب وي بیماري ورته مختلف بیماری کیدی شي بیماری یو نه ده په زرګو په لکو قسمه دي بیماری نو الحمدلله زمونږ پروفیسر ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب ډي ایچ ایم ایس کړی دی د دې نه علاوه فاضل طب والجراحت نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد نه هم فارغ دی رجسټرډ کلینیک دی او انشاءالله داسې ډیر مرضونه غټ مرضونه پکې هم کیدی شي واړه هم کیدی شي چې د هغې حوالې سره تاسو ته څه قسمه مسلې وي تاسو د ډاکټر صاحب کلینیک ته هم ورتلی شئ د دې نه علاوه هغه مسلې تاسو زموږ ته په کالز په ذریعه باندې پروګرام ته هم راړی شئ قدرمند اوریدونکو تاسو نیغ په نیغ راتلی شئ موږ سره خپل کم مرض یا کومه مسله ستاسو ستونزه چې د صحت حوالې سره یا هغه هم موږ سره شریکولی شئ د دې نه علاوه د ډاکټر صاحب د کلینیک پته زه غواړم چې د پروګرام په لومبني ساعتونو کې تاسو ته در یاده کړم په دې هیله که چاته هم څه مسله وي نو په دغه پته باندې تلی شي او د ډاکټر صاحب سره د خپل مرض حوالې سره خبرې اترې کولی شي ډاکټر صاحب هلته کې موجود وي قدرمندو که چېرې تاسو د ټوپا یا د ګندب د دغه طرفونو نه راتلن غواړئ نو بلکل جناب کله هم چې تاسو د مینی چوک له راورسئ د هغې نه لږ غونده کې مخکې راشئ
تاسو به وګورئ تاسو ته به محله نواز آباد یو بورډ هم درښکاره شي او تاسو ته به دغه ځای کې یو زیړه بنګله چې په یو جریب کې یعنې په 4 کنالو کې پرته ده دغه بنګله به تاسو ته د روډ نه په نظر راشي. دغه بنګله چې کومه ده مینوالو دا د ډاکټر صاحب کلینیک دی. تاسو اني ټایم دغلته ورتلی شئ او د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حوالې سره چې تاسو څوم غوښتنې وي څه پوښتنې وي څه ستونزې وي هغه ډاکټر صاحب سره تاسو هلته کې شیر کولی شئ او د هغې انشاءالله العزیز بهترین علاج چې کوم په طب کې موجود دی چې کوم د هومیوپیتیک په دنیا کې موجود دی. قدرمن اوریدونکو دې ځای کې دا یو خبره کول غواړم چې دا کوم نومونه مونږ واغستل طب یا هومیوپیتیک مینوالو دا هغه علاج دی چې په دې علاج کې هیڅ قسمه ساید افیکټس د دې علاج نه وي. ساید افیکټس څه ته وایي؟ ساید افیکټ دې ته وایي چې اکثر مونږ ګولۍ وخورو ډاکټري حکیمي دا انګریزي علاج چې ورته مونږ وایو او هر کله مونږ ګولۍ وخورو نو په دغه کې دا وشي چې اکثر باندې په مونږ باندې خارخ ولګي یا باطن ادراپړی ورته وایي یا نور مختلف هغه اثرات په مونږ وشي. خو طب او یا هومیوپیتیک دا داسې یو طریقه علاج دی دا به انشاءالله په تاسو بهترین اثر هم کوي ستاسو صحت په د خوالي طرف ته هم بوزي. د دین علاوه د دې به هیڅ قسمه نقصان ستاسو په بدن باندې نه وي. مینوالو ډاکټر صاحب د پاتې حوالې سره خبره شروع کړې وه که چېرې تاسو د صوابای یا د ګوهاټي یا د مردان سایډ نه راځئ یا د جهانګیري سایډ نه راځئ نو جناب بالکل په مین ټوپای صوابای روډ باندې چې هر کله تاسو د باجا چړهایل ورسئ اول ته تاسو لږ مخکې ورشي تاسو ته به د محله نواز آباد بورډ په نظر راشي. دغه بورډ سره که تاسو خپل ګس اړخ ته وګورئ نو تاسو ته به دغه زیړه بنګله په نظر راځي چې تقریبا په یو جریب کې پرته ده. دقه د ډاکټر صاحب کلینیک دی. تاسو هلته ډاکټر صاحب له ورتلی شئ او د خپل صحت حوالې سره چې څوم ستونزه تاسو ته پیښه وي هغه به تاسو ډاکټر صاحب سره هلته کې هغه ته ډاکټر صاحب ته به تاسو ووایئ. قدرمندو شفا د الله لاس کې ده او انشاءالله العزیز دا به زمونږ انشاءالله تاسو سره پوره دغه وي چې تاسو کله هم د ډاکټر صاحب نه علاج وکړئ نو انشاءالله مایوسه کیږئ به نه. بیا هم که تاسو ته په پته معلومولو کې څه هم تکلیف مشکلات راپیښي نو بالکل جناب د ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر ځان سره تاسو نوٹ کړئ. په دغه نمبر تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه هم کولی شئ. نمبر دی جناب 0315 81 59 059 یعنی 0315 81 59 059. بالکل جناب قدرمندو په دغه نمبر تاسو اني ټایم ډاکټر صاحب سره رابطه هم کولی شئ. ډاکټر صاحب د کلینیک پته هم ما تاسو ته در یاده کړه او زه به زیاتر هغه هر مرض ته خو نه خو چې کوم خاص مرضونه دي د هغې حوالې سره به تاسو سره خبرې اترې کوم. قدرمندو که تاسو ته د ارکن النساء مسله وي د ګردې د کاڼي د شګي درد د مثانې د درد دغه شانتې نورې مختلف بیماری دي سرخوږی نیم سیری ورته مونږ وایو څوک ورته سرخوږی وایي یا څوک هغه انتروشي سره مختلف بیماری وي نو که تاسو ته څه هم مسله راپېښېږي خارخ وي یا نور داسې شوګر بیماری ده د بلډ پریشر بیماری ده انشاءالله العزیز تاسو به ډاکټر صاحب کلینیک ته ورځئ د هلته نه به بهترین علاج د ستاسو کېږي. د دې نه علاوه ډاکټر صاحب حوالې سره به دا خبرو مینوالو سره لازمن زه وایم چې شریکه کړم. د ډاکټر صاحب کوم خصوصیت چې دی زما په نظر کې هغه یو ډېر ښه خصوصیت دی او بهترین خصوصیت هغه دا دی چې ډاکټر صاحب زیاتر علاج د جړی بوټیو مونږ چې ورته دا بوټي وایو که نه کوم د دې نه ډاکټر صاحب علاج کوي او دغه بوټي چې کله هم مینوالو د ډاکټر صاحب په کار شي او هغه په صوبه کې نه په دې ملک کې هم نه وي نو ډاکټر صاحب د یورپ او د نورو مختلف ملکونو نه هغه جړی بوټي راغواړي او ستاسو پړوان دی په دغه کلینیک کې تاسو له هم د هغې جړی بوټیو نه دوایانې جوړوي. قدرمندو څنګه چې ما تاسو ته وایي چې شفا الله په لاس کې د الله تعالی ډاکټر صاحب له دا پوهه دا علم ورکړی دی چې هغه جړی بوټي هغې ډیمانډو کې یورپ ته انګریزانو ملکونو ته مختلف ملکونو ته هغه چې کم ملک هغه بوټي پیداوار سیوا وي. ډاکټر صاحب د دې حوالې سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ بالکل جی پاکستان کې خدا زموږ زیات ته خوراک ساک بوټي پیژنو. جی جی زموږ زیات بوټي چې دی نو هغه مطلب دا چې بر صغیر پاک هند لکه انډیا انډونیشیا ملایشیا بنگال وغیرہ جی جی او د هومیوپیتیک چې جرمني یورپ کنټریز نه کال اټینډ کوي بیا خبره کوي مینوالو یو کال لغت ورزو ګورو چې موږ سره پلاین مانی سوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خو ګرور سوک ته د کم ځای نه دی؟
السلام علیکم سر. زه خو د بیکی نه خبرې کوم. ګلشیر نوم مې دی سر. ګلشید د بیکی نه. تاسو ته خپل پروګرام کې ډیر هرکلی او په خیرالي وایو. ډیره مهرباني. الله بیکی کې محله کومه محله نن تقریبا یو 25 دن مخکې ډاکټر صاحب ته راغلو. ما چې شوګر مې و. خجی ښه شوګر داسې کړو ما چې سر نه پاسېدو نه وم. ما سره په موټر سایکل راغلو ما جي. خجی ښه لکه بیماری هم ډیره شوګر هغه لیول هم ډیر اوچتو. نشم ګرځېدی نشم چې دا تړي مې د خپو داسې و دا پنجې چې نشم ګرځېدی سر. خجی خو زه به ته یو خبره وکړم سر په دې خپله باندې خو زه د ډاکټر صاحب شکریا نشم ادا کولی. بس تاسو چې دا کومه جذبه دا کوم مینه د هغه ډاکټر صاحب ته هم ښکاري د په پټو سترګو موږ ته ښکاري. دا د سر کټ کې ناست یم اواز اورېدل یو کوړنبی سر د ډاکټر سټاف چې د په کلینیک کې جی زه د هغه ډېره شکریا ادا کوم چې جی مطلب دا د بعضې هسپتال د سړی لاړ شي کلینیک نه سړی تپوس وکړي هغه ته په ګوته یو شی وښایي چې هاخوا لاړ شه او چې یو اکثر هغه سټاف والا ډېر زیات لږ دغه ني دا شی نشته. مطلب لومبی باندې جي د روټۍ تپوس کوي چې تا مېلمه روټۍ خوړلی ده او که نه یو سړی د روټۍ وګڼي جي بالکل. بد دغه مونږ پښتنو له دغه خبره ډېره جي مونږ ته چې دا وکړي لکه چې دا مونږ سره 2 ټیمه روټۍ خوړلي. نو سر ما د ډاکټر صاحب وی چې تاسو به د اتوار او یا د هفتې پر ورځ راځئ. خو بیا هم زه ډېره شکریا ادا کوم چې دی ته یې ووایې سر دغه ته روحالمین بایي ته جی چې ته دی ته دوایي ورکړه سر. نو هغه ما د دوایي راکړه. زه جي رالم. ما د ډاکټر صاحب هغه لچکر هم وانه ورېده سر. ښه جي ښه. او څنګه ټیسټ بیا کړی د شوګر حوالې سره؟ او جي نو ما هغه خبرې نه وې اورېدلې ډاکټر صاحب. ښه جي ښه. زه چې رالم سر نو هغه دوایي ما شروع کړه. تقریبا ما شمارلي چې 22 دن کې هغه دوایي ما دا خلاصه کړې نه وه سر. ښه جي ښه. خو زه بالکل داسې شوم چې سر په خپلو خپو ګرځېدم. ماشاءالله ښه. او مطلب دا دی چې زمینداره مې شروع کړه. سر دوی سره پټي تلم کارونه به مې کول. د نن خبره جي بس زمونږ غټ کوشش هم جي دا وي چې ستاسو صحت ښه شي. سر د یو ډاکټر صاحب انټرویو وه. داسې لکه زما غوندې سړي نه د انټرویو اخېسته نو ما وې دا غواړه د ډاکټر صاحب پیسې ورکړي وي. ما به نه منل جي. واضح اورېدل. نن سر ما سره داسې کار وشي چې زوی سره غنم مو کرلي سر پولې مو وښکلی. ګران کار هم کړی. چې دا اوس تلو ما روحالمین بایي څخه ولاړم سر نو یو مریض راغی د شوګر وایي زما یو وخت شو زه رېږدم. ښه جي. نو ډاکټر صاحب بخال دي. ډاکټر صاحب بوتله نو د روحالمین بایي ته ویې د ګوړې شربت وله وکړه ورکوله. هغه چې ورته د ګوړې شربت وکړه سر هغه راغی نو هغه ښه نن ما سره هغه کار وشو سر چا پولې مې وښکلې. ښه جي. نو پټي کې کېناستم. نو زوی له مې بچی د هلکان خو ساتي چې کې مې تا سره بچی ټرافي شته نو هغه له یو ټرافي راوښکله هغه مې وخوړه. خو بیا مې لکه بدن مې رېږدېده. بیا هم چې کلي ته رالم سر زمونږ پټي چې دي د سیند په غاړه وي. ښه جي ښه. کور کې دي ګابین پروت یو بوتل کې ښه ښکلی د بیرې ګابینو. ښه. نو د هغې نه مې سر یو 2 چمچې وخوړه. واده ورېدله ورپسې دا لکه تاسو د شوګر مریض وئ. بیا برابر شو ماجي. ماشاءالله ښه. اوس خو سر دا مې امید دی انشاءالله دا اوس دوایي چې مې راوړې نن مې شروع کړه جي په هغې باندې. ښه جي نو دا پر راته روحالمین بایي تمه راکړې. دا پرې چې راشي دوایي به نه وړې ما به تر مټیایي ډبې ایښی. ماشاءالله. بس دغه صحت زیره دی که نه جي چې مونږ وایي لکه اوسګار ویمه سر کې زما خیال دی چې کم سے کم 10-15 کسان ما ته ځي لکه کوڅې ته رالل چې مونږ سره به ګلشیره کله ځې. انشاءالله دا غونډ چې دا اوسګار شو به جي دا غنم یو ځای مې ولاره نه خفه شوی کراچۍ ته تللی دی. ښه الله دې رضا کړي. یوازې ما خو زه ښه ده یوازې ما له ښه دی ایله مې کار ته غاړه ورکړه. ټیک شو جي. ستاسو جي یو جي دی محله کومه ده؟ ستاسو ګلشیر صاحب محله کومه وه د ډاکټر صاحب؟ جي ځکه چې چا د خولې اورې که نه چې په فرانس برطانیا لندن کې مطلب دا دی وایي د شوګر علاج نشته. زه به خلکو ته وایم چې ولې نشته. تاسو ډاکټر صاحب ته ځان ورسوئ د شوګر علاج شته ولې نشته. ښه جي ښه. ګلشیر صاحب مطلب دا دی خوشحاله یم واده ویله چې سړي ته یو دوایي باندې چې صحت میلاو شي. نو دا جي مطلب زه دا نه وایم د ډاکټر صاحب په دې دوایي کې دا شفا خدای اچولی. بالکل دا مونږ هم دا وایو چې دا خو د الله تعالی لاس کې ده شفا. او که یو سړی وایي چې مطلب دا دی دا به د ډاکټر صاحب سړی وي او د هغه دپاره وایي نو زه جي د بیکي ما هسپتال سره مې کور دی واده اورېدل راځي شي مطلب دا دی ما دې وګوري نو سامله خبرې وایي که دا ستاسو کومه محله ده بیکي کې؟ ګلشیر صاحب محله هم کومه ده بیکي کې؟ جی سر محله تاجوخیل جی. محله تاجوخیل. تاجوخیل والد صاحب نوم یې څه دی؟ ډاکټر صاحب دوست جی نبی کې حاجي صاحب واده اورېدل هغه سره مې ډېر ګپ شپ ته واده اورېدل. سیدابي بجي صاحب الله دې ښه د باد لازم ډېر ګران مشر دی. بالکل جی بالکل. ګلشیر صاحب تاسو د والد صاحب څه نوم دی ستاسو د پلار؟
بهادر شیر سر زجی به دا ټول اوریدونکو واورېده چې محله تاجو خیل د بهادر شیر مرحوم زوی ګل شیر صاحب او بل دا ما چې سوره خیال سر دا دوی بخلاصون خورم نه ده چې وی خورم نو زوام کنه وی خورم اوسه دا خیر د خورا خواږه سیوا کوه او دوی لا چې کم دنو جاری وساتئ زه به سره وخت سره انډیکیشن در کوم سر دوام لوکه دو سیوانو خورل ماشاءالله الله مناسب کا دی هغه بیمار جی دا ناصر نواز جی خیر دی خیر دی الله دې نور صحت درکړي ټول بیمارانو سره دا تاسو دعاګانې دا راته ووایه حاجي صاحب چې تاسو ډاکټر خبره واورئ جی ګلشیر صاحب جی ګلشیر صاحب استعمال کینو خو به شفا ورکړي کنه جی دا خو به تاسو دا خبره چې ما ټول بالکل حاجي صاحب السلام علیکم والله دا ډیر عمر ژوند درکړه سره الله مو خوشاله امين اعظم کی تاسو سره ملاقات وکوم که خیر ان شاء الله حاجي صاحب څنګه لخی تاسو دعاګانې زه شکر دې بالکل جی مټای بالکل دا خبره تاسو په مخ کې ابلس بیمار باندې چې کوم دنو شربت نو کو خوشو کنه ما بالکل املوک ته خل درته وای حاجي صاحب چې زما دوی نه مخ کې ته ګرځیدې شو کنه یاره جی بس مکه وتا پوس مکه وجی مو ماجی ته پوس لکه جی او دا خبره په بخل یا غشتي جی دا یو سره ګرځیدې نشي چې نو خو بس ختم شو او اوس د خیر خپل پټي په خپل سماله یا خدای پاک زمونږ د شاخ دي 4 کیلومتره لار ده کنه جی چې رکشانې ته پیاده راځم شاباس اسه حاجي صاحب مینوال تبسوای پښتو ډوډۍ بنګي او بیا هم تباشي او پښتو میوه دانو کې شوګر وی د زلوی د بوردو وی نزوان ته عمر کارو کوي چې یو ځل مطلب دا له ډاکټر څخه تلل شي ازمه خو کې یو ځل دوايي راړی جی خل شوي تاسو نو راشي هغه پیسې زمانه واخلي ډېر مهرباني جی صاحب الله دې نورم شه در کې دعاګانو کې خصوصي تور یاد ساتي ډېر مهرباني جزاک الله بس چې وی حاجي صاحب واو با رومبه الله تاسو له مکمل صحت در کې بیا ژوند د خلاصي ګونه یو بل نه یو ذله ده الله پامان دې استاد چې کوم دی غیله زمانه خو سر کوم میل نه کوي فیمل جی ډېر مهرباني صاحب ډېر مهرباني یو جهان الله پامان ډېر مننه شیر صاحب آباد او بریالي اوسئ جی ګران قدرمند اوریدونکو موږ سره ګلشیر صاحب په لاین باندې د بیکینه او د هغه د خبرو وضاحت ډاکټر صاحب زما ماته ضرورت پاتې نشو ډاکټر صاحب هغه چې په خپل خبرو کې سوې هغه یقینا ډیر د ستاینې وړ خبرې دی او په دې کې زه د ثوابای د ولس لخوا تاسو له سورم صفاتو کوم ډاټ کوم نو دا به ما په خیال کم وي ځکه چې من خو تیر پروګرام کې هم په دې خبره کړې و چې شوګر یو داسې لاعلاج مرض به دی ته تر نه وتویل شي بلکې سلو کینسر وته سو کوئی د کینسر زما نسل بخنه غواړم جی دا شوګر دومره غټه بلا ده چې ټول دنیا دی ویخ پلاندې دل کړل او پوره دنیا په شریک لکه یو وختازار نه بالکل بل خبر ده چې کینسر خو د نوسی برابر بیماری ده یعنی خلک د مت کی طرح تارورو خوري بس ختمي زه تاسو ته وایم کینسر نه خلک ځکه ریږي چې وایي زهر نه کټ نشي په شوګر خو لکونو خلکو نخ په کټ شوی الته ګینګرین شو خپل ښه شوی او بل جدا به کوم شي چې نظر باندې اثر کی نظر ولا ختم کی چا په کم ځای اثر کی نو داسې مختلف دغه جی نن ناصر نواز ما چې لیکچر ورکو کنه کم از کم 15 کسان به نو زمونږ یو بیمار راغی بیمار څه چې د مطلب کور والے بیمار و زما پیشنټ په شوګر هغه مینوال ته بخپله وي وینن وی کور والے لمه سای ورکړو د اینکو وخت نظر ختمېده لکه غسر کړه ولا په نظر اثر نه جی وی چې بالکل بیا اینکه بدلولې چې نظر بلان روانو او پرونه راته ویلي نن لا سم شوی نو
نومه بغیر ته چې اسای مې ورکړی و نه کوم چې پیسې واپس راړه چې نظر بحال شو دا زما یو ځل دوی وړو نن په دوباره دوی راغلو ان شاء الله. قدرمن اوریدونکو د شوګر د مرز مریضان چې څومره دی وخت کې زمون غغوري هغه ته به دا خبره هم کوم چې د کوشش دا په کار د شوګر مریضانو لا چې د هفتې او د اتوار پر 3 بجو لا ډاکټر سیبلا ځان ورسي. بالکل نو ګران مینوال ته دغه زموږ خاص ته چې مطلب شفا خدای ورکړي بهشکه جی. نو باقی دا لکه ما مینوال ته نور خو دا زموږ زیاتره په دې زموږ په اوریدونکو کې مینوالو کې داسې خلک ته چې جی لکه تاسو هم د دې معاشري سره تعلق ساتي مونږ هم ساتو اوریدونکو زموږ نه یو مونږ دا غي نه یو په دې کې چې لاولادي او مرز دی جی او لکه تاسو سره مر پروګرام نه مخکې هم یو خبره ډیسکس کړه اکثر خلک وایي چې زموږ ټیسټ وغیرہ برابر دي چې کم د دې پروسیس کروموسوم بالکل جی د لاولاده حواله سره تاسو سره په طب کې په هومیوپیتیک علاج او زموږ اوریدونکو کې تبسم هغه چې ما څنګه څوک راشي نو ګوره باز ډاکټران داسې چې خزي اوسه دوړ ته علاج شروع کی زه دې کایل نه ما اول دې ساړه ټیسټ کی سیمن انالیسس پونم باندې هغه دې کو چې هغه کروموسوم 100% دی اوسه دی اوسه دی بیا موږ ګورو چې هغه اسپرمیا دا کلیګوسپرمیا دا کروموسوم بالکل ختم دي او کنه کم دي ٹھیک شو نو بیا دا غینه پس زه ګورم دا چې پس سل سور دي بعض وخت دا سی چې پټه روغ د خو وینو خراب کړي پس سل پکې پورا نه کیږي کنه نو بیا موږ ګورو چې آیا د پس سل یعنی پیپ وغیرہ آر بی سی ریډ بلډ کارپسل وغیرہ دا خو چې ډیر زیات نه دي چې هغه متاثر کوي ځان سره چې کم نه نو سیمن وغیرہ دا کال والے بیا خبر جان ساتو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خوږ आवाज د چا دی او د کم ځای نه دی؟ جی ما خو اسماعیل نن کوټه کې پاتې کېږم جی. ها اسماعیل له کوټې کل نور خپل پروګرام کې تر ډیر هر کله وایو. جی دا راته وی ډاکټر صاحب له د سه علاج حواله سره تاسو تلی او جی دغه خو موږ تری ورو بوتلې و خجی تقریبا 300 نه برابر جی 350 نمبر د وړو د مور شو ګرو او جی هغه ماته کسان چې په خبر ته بوزو یو خبر خو ما نه ګرځم دا ډاکټر صاحب چې خو د زور د علاج کې سره خوا کې پاتې کیږي خجی ها نو څنګه تاسو بیا چې دوايي راړه اثر او جی نو په لومړي پیره چې موږ دوايي ورکړو نو هغه یو ډور چې کومو ډیر ځات زور ورکړو نو ما ډاکټر صاحب ته ټلیفون کوم یاره دې دوايي له زور نو د مالو مبارکي راکړه خجی ها یا دوايي ته سره ته کوم ما یو خو نظر ډیر کم شو نو ما له نظر تشنه جوړ کړو نو دې هغه جوړ نو هغه ته کمزور شو نو بیا مې نن څلور مورد نور سیبر ورکړو زور په نور نه جوړول وره ها انو اندل سره د وځي یو خور نو بیا ما ته ویل دا ما خو ته بدل غو نه خښوي دې دې مونږ نه کټ کوو دا کټ ورته په جنمال باندې مونږ ماشاءالله ها او هغه چې موږ څنګه نه غوښتل نو زما حضور بوخته کوي هغه ما ها نو بس ډاکټر صاحب ته دواګانی کوي چې الله تعالی ورله صحت ورکړي څنګه نظر سوی زمونږ روندار سوی د نظر حواله سره چې نظر یې سو گزاره کړی دا ټیک شوی دی جی بالکل نظر تاسو چې هغه خپل چې څنګه کې استاد چې تاسو تلاوت کوي تلاوت کوي یو نه په دوا چې کوم ډاکټر صاحب ته ماشاءالله نور اوریدونکو ته زمونږ تاسو څه ویل غواړي چې کوم راتلن غواړي ډاکټر صاحب له نن خبره ته کوم نن صاحب سر ګرځېدل بدل مې نو ما په خپل خبره د چې مې چیرې راوغه هغه مولا ورکړه لس منټه بعد چې کوم هغه ټیک ټاک وکړ نو څه اوسکله ماشاءالله دا جی کرامات دی ته ویلې شو دا ډاکټر صاحب کرامات دي جی او شوګر وځي کوم څه ډیر خاجي نور اوریدونکو ته بس پیغام ورکول غواړي زمونږ اوریدونکو ته دا وایم چې دا د خبرې نه دی کته وینا دا ځکه چې زموږ ته خپل کور ونه پوښتنه د پیښور نه بچ شوم بالکل ډیرو تاوانونو تکلیفونو نه بچ کړی الله هغه بیماریو سره ټیک شو چې دا ما ته ډیرو کسانو ویل چې دې سره علاج نشته بالکل هغه چې کوم نه سره الله تعالی د سره جی ډیر مننه کوم جی محله والد صاحب نوم سره تاسو دا نوم او د پلار نوم بیا وایي جی زما نوم محمد اسماعیل د استاد نه سبب نوم دی موږ اصلي یو د مردان کوټه کې پاتې کیږم خاجي خالیواره کار کوي مردان کوم محله کې پاتې کوم محله کې پاتې کی زه په مو د تازه‌پات مو د تازه‌پات کې پاتې دي هاي سکول دغه دا اته کیسه چې کوم سکول جوړ کړی د مخامخ خاجي اسد کیسر صاحب چې کوم ځای سکول جوړ کړی دا غي ته مخامخ تاسو ډیره مننه اسماعیل صاحب چې راغلی دومره خولي خبرې مونږ سره او زمونږ ټول اوریدونکو سره شریک کړی ډیره مینه او مننه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
جی ډاکټر صاحب دا بالکل بل مثال دا زمونږ ورو چې بالکل د دې دا ما چې مبارکي ورکړه ځکه ورکړه چې زما په دوايي باندې الله پاک اړاندوم روغ کړی دي په دې ثوابي کې ما هغه اړانده چې کوم د شوګر د لاسه مکمل د طب او د هومیوپیتیک د علاج په ذریعہ او د هومیوپیتیک په علاج باندې هغه اړانده چې مکمل لاندو مال زوی لاس نیول راوستي دي هغه الله پاک دا ذکر چې نن زما او ستا په شان نظر دي په 15 ورځو کې نظر بحال شوی دی په درې مرزه اسماعیل ګور خبره کوي روندارو سار تلاوت کوي باقاعده او چشمه هغه چې کمی وی هغه هم هغه ورزولې ځکه چې نظر مکمل ټیک شو او لپاره په دواګان مونږ تم کوي نو الله دې نور ست ورګي سره ټول بیمارانو نو ناصر نواز هغه اړانده رونه زمونږه چې مکمل اړاندو په شوګر کې الله زما په دوی مکمل نظر ول ورکړی د موږ د سټوډیو ته رابللي دي او هغه د خپل محلې او خپل چې کومونو پورا تعارف مینوالو سره کړی دی چې یعنی اوس موږ صحابه خلک غواړي هغه اړاندو سره ملاول شمه چې مطلب دا دی نن هغه زما او ستا په شان نظر دی او زما په دوی کې ګرچا سترګو مخ ته تیار رااله نو شوګر کم شوی زه ته هم چینی ور ورکا ګوړه ور ورکا پیپسي ور ورکا مټي ور ورکا لډو ور ورکا لکه څنګه چې د رورو زور ول دوايي ورکا نو ما مرکزه کا ورکړه چې دا غي لبلبه کې دومره کار وشو چې هغه شوګر دومره کم شو نو چې خواږی ول ورکړه چې کم خواږه ټول دنیا زهر غني هغه ز تریاک کم او دوايي کم انو باغه خواږو باندې هغه نظر بحال شه د شوګر بیمار د دې ځای نواله تر امریکا تر هغه سره ماته سوګیو مثال خو که څوک نشي خیال نه بیا هغه معنی چې زره ته سویم د الله په حکم باندې بل خبره ناصر نواز ورو چې هغه نه کې مغرزولې او دا تاسو قتل چې نن مغیدار چینی ور ورکړه یعنی دا مطلب ریورس ګیرو لګید کنه یعنی علاج دي ته چې دوايي به کمیږي خواږه به ازاديږي صحت په خکېږي تبای په بشار راځي تاسو ټول دنیا په سکه اخته ته دوايي په مخ روانه اول لیندا او بیا تماشا او ټوپک او توپ او ټینک او دوه ټینک او درې ټینک او بیا ډرون بیماری په مخ روانه تبای په مخ روانه دوايي په مخ روانه پرس په مخ روانه ولا لګانو ټیپر بن اخره کې ډوډۍ لړه بن شو بیا هم څوک ټیک نشو بل ډاکټر صاحب دا خبره هم د خپل اوریدونکو ته لازمن زوم چې حکم قدرمند اوریدونکو دا کله چې هم موږ د پر کال باندې موږ سره سوکرا شي وغه ته موږ وای تاسو د والد صاحب سنوم د تاسو محله کومه ده د دې په شاغه کوم مطلب او مقصد چې دی هغه دا چې تاسو کنفرمیشن شي تاسو تسلی شي موږ پر ریډیو دغه تاسو ته اناونس کو تاسو هغه سره ورتلی شي که تاسو څه قسمه شک او شبهات وي زړه کې تاسو هغه کلیر کړئ دغه نه بعد ډاکټر صاحب لور شي خپل علاج کوي بالکل لغه چې محله کې تاسو کوم گاون کې کوي ورشه ملاو شي وسره یو کال جی بل السلام علیکم جی موږ سره څوک خبرې کوي یو د کم ځای عارفه مناګي تاسو ته جی خپل پروګرام کې ډېر هرکلی په خیرالي وایو خجی عارفي خوردار ته وایي چې څنګه تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی ډاکټر هلو حاجی تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی خجی د څه علاج تاسو کوئ جی د ګردو نو څنګه څه دوايي اثر کړی دی تاسو صحت څنګه خواله پکې راغلی دی او کنه درد باندې تاسو څه ګرده کې کانه او شګه و یو فعل شي یو فعل ګرده وخه ماشاءالله خجی او تاسو خپل صحت فعل ګرده څنګه هغه فعل ګرده تاسو څنګه ټیسټ وغیرہ هم کړیو څنګه راځي درد پې نه راځي صحیح د یو ګرده کې شګه بل ګرده فعل و او جی او د دې په علاج شروع کړو دا نصر نواز څلورمه میاشت وي چې علاج ډاکټر صاحب نه فعل ګرده د الله فضل زمانه بغیر چې په شان نه راوستي او د دې پته ان شاء الله عارفي خور الله تعالی به تاسو له نور صحت مخکې نه خو هغه درد مرد ختم شوی دی کنه جی او د سامان نه راځي رنګ نیو څه شوی دی نور تکلیف نه تاسو مخکې الله تعالی دې تاسو له نورم خو صحت درکې او خپل دوايي خپل علاج چې کوم دی ډاکټر صاحب نه کنټینیو ساتي جاری ساتي او بیا هم چې تاسو ته سم مسله وي ډاکټر صاحب نمبر موږ پروګرام کې بار وایو تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه هم کول شي خدای دې تاسو له او غشګي ختم شي وي او غشګي چې کوم وي تاسو ګرده کې هغه ختم شي وي او مکمل اوس هغه ګرده مکمل درد مردار څخه ختم کړی دی دا بلم په خکېدو ان شاء الله روانه ده ها خجی ښه زمونږ اوریدونکو له به ګران عارفه خور څه میسیج ورکول غواړي چې زمونږ اوریدونکي ډاکټر صاحب له علاج له لاړ شي څنګه چلو کی لاړ شي علاج له
جی موږ په ریډیو باندې اورېدل. په ریډیو تاسو واورېدو، تاسو د علاج له لارې الله تعالی تاسو له دومره شفا درکړه. ښه جي ښه، ستاسو ډېره مننه کوو چې موږ سره راغلی او دومره ښکلې خبرې عارفې خور موږ سره شریکې کړې. ستاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب یو ډیر غټه خبره ده عارفې خور دا لومبۍ انټرویو نه ده، ناصر نواز جی دلته زما په خیال خو تقریبا چې د سلو نصیبه انټرویوګانو زما په انټرویوګانو کې نشر شوي. فعل ګرده زمانه بغیر لا نه انګریز او نه مسلمان نه امریکي او نه پاکستان کې چا په شا بوتلې ده، او چې په سٹارټ کې مانه چا فعل ګرده راړه زما لپاره تودي سړی برابر ده، او باقي لندن کې هم تاسو ځان نشری دی او په نیویارک کې هم نشری دی لکه ترانسپلانت وغیرہ دغه خبرې هسي بالکل نه. هغه فعل مرده ولا بالکل چې کوم نه دا کوم بیا برابر. ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق سے سرستاسو د دک فعل ګرده علاج ان شاء الله موجود دی. بالکل په ویټي خبر مې ویلي پوره دنیا کې زمانه بغیر د الله په حکم فعل ګرده چا نه راوستي، او که چا شګي کې مردان ورزي مردان نمبر ورکم، که صوابي ورزي صوابي نمبر ورکم، که پیښور ورزي پیښور نمبر ورکم. په دنیا کې پوره 20 ځل فعل ګرده الله زما په لاس په شاو ګرده نه بلکې ګرده په سونو په شا راوستي دي، او که په سٹارټ کې چا مار دا کې اسرار زما په تودي سره برابر دی. یو بل کال طرف ته ورته ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خوږ आवाज د چا دی او د کم ځای نه دی؟ زما نوم جی اسماعیل د حضرون خبر کوم. اسماعیل د حضرون. اسماعیل رور خپل پروګرام کې ته په خیر اغلی وایو. اسماعیل رور تاسو دا راته وایي ډاکټر صاحب د ریډیو आवाज لږ کم کوي. اسماعیل رور د خپل ریډیو आवाज لږ کم کوي پلیز. ها اسماعیل رور دا راته وایي چې تاسو ډاکټر صاحب د علاج حواله سره ورغلی کلینیک ته؟ حاجی مونږ ته علاج کړم د زمونږ درې څلور مریضانو سره خوشو. ها د علاج هم کړو اسماعیل رور؟ زمونږ یو خو هغه ته علاج کړو د ګردې لپاره، ګرده کې شګې خانرازق نوموي. ښه جي ګردې کې شګې وکړانه او پکې مطلب او د هغه علاج خانرازق ته دی علاج کړو. جی هغه بالکل ټیک ټاک او بالکل صحیح شوی. یو پیره دوايي وروړو هغه سره خدای پاک او هغه شګه مګه چې وا اوتی دتی جی هغه خو زمانه لغون تکلره نو دلته کې حرات کې پاتې کیږي کنه. ښه جي ښه. او زما کور والا هغه د بواسیرو مسله هغه الله پاک خکړه د یو پیره دوايي سره د بواسیرو مسلې حل شوې ده. جی هغه د بواسیرو مسله یو پیره دوايي سره حل شوې ده. د سورخ مسلې وا دا مسله وتر سوره وخت نه را پیښوا اسماعیل رور. دا د بواسیرو د مسله وتر سوره وخت نه را پیښوا. دا خو ته د ډیر وخت نه خو دغه شان علاج کړو د جی انګریزي علاج کړو خو نو خشه د دوايي سره الله پاک خکړه شفا ورکړه. ټیک شو جی ډیر مننه کو تاسو اسماعیل رور. جی زموږ والد صاحب دی. ښه جي هغه شوګر علاج ته کوي لکه الله پاک ولې ډېر صحت ورکړی دی او انګریزي علاج ډېر زیات کړی خو نو ښه شوي اوس ولې الله پاک ښه جي شفا ورکړی دی ښه شوی. میوه دانه خوري والد صاحب؟ والد صاحب دې څنګه میوه دانه خوراک شروع کړی دی؟ جی چې هم خواږه څکي اوس او لکه خواږه میوه دانه خوري برابر. دا نسل پښتو خواږه کې خشو کو خراب شو. ها دا راته چې خواږه بند کړی و نو هغه ټیم خو چې خواږه خوري نو خوري. شفا ورکړی ښه شوی گزارش شوی ډېره گزارش شوی ده. ښه جي ښه. روپیا کې 12 فنې ښه شوی ده. ښه زه ښه شو دا خو ډېر لکه چې ښه شوی دی. شکر. ښه زمونږ نور اوریدونکو ته بس ویل غواړي چې ډاکټر صاحب له علاج په حواله سره ورشي ورنشي ستاسو څه مشوره ده؟ نو د ډاکټر صاحب د چې څوک هم دغه شان بیماران موږ ته ډاکټر صاحب پته ورکوو دا کارډ را سره دی بس پته مو ته ولیکو او زه دوبیانو نو ډېر کسان لاړو. ښه جي ښه ډېره مننه کوو ستاسو چې راغلی یو. جی ټیک شو جی ډېره مننه ستاسو آباد اوسئ. ښه زمونږ اورېدونکو ته بس وایي چې لکه ډاکټر صاحب له د علاج حوالې سره لاړ شي. جی دا حضرو کې د کم ځای نه خبرې کوي؟ تاسو حضرو کې د کم ځای جی اسماعیل صاحب؟ موږ حضرو سره خوا کې دې په مالا د امان ورپوښي هغه ځای کې پاتې کېږو ارټونو کې زمینداره کوي. ښه جي ښه ښه ارټونو کې زمینداره کوي حضرو سره خوا کې او یی د دوبیانو.
ټیک شو جی تاسو ډیره مننه چې موږ سره دومره قیمتي خبرې شریکې کړې. ډیره مننه جی. موږ سره په لاین باندې و اسماعیل ورو دغه د مرزونو مختلف چې کوم دي د هغې حوالې سره به خبرې اترې هم کوو، خو غواړم چې د ډاکټر صاحب د کلینیک کومه پته چې د هغه یو وارې بیا تاسو ته در یاده کړم. ډاکټر حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی د DHMS کړی دی جناب، او فاضل طب والجراحت دی د نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد نه. د دې نه علاوه یو بهترین ریسرچر دی مختلف دوایانو. قدرمن اوریدونکو دا دومره ښه مریضان چې راځي او دومره ښه ریسپانس ډاکټر صاحب له ورکوي، داسې وګڼئ چې ګورئ دا هسې خبره نه ده ډاکټر صاحب سره دم دی چې شف کړي او بس مریضان ښه شي. په دې دپاره ریسرچ شوی دی. دې دپاره ډاکټر صاحب په ځان باندې به ورځه شپه یو کړي، کتابونه به یې کتلي، مختلف کتابونه به یې کتلي، غټ کتابونه به یې کتلي. د هغې نه بعد دا دومره بهترین علاج جوړیږي، دا هسې نه جوړیږي. د دې نه علاوه قدرمن اوریدونکو که څوک هم دې وخت کې زموږ غږ اوري او غواړي چې موږ د ډاکټر صاحب سره میلاو شو، د هغې کلینیک ته لاړ شو، د خپله ستونزه خپل مرض هغې ته وړاندې کړو، نو بالکل جناب د ډاکټر صاحب د کلینیک پته ځان سره نوٹ کړئ. قدرمن اوریدونکو که تاسو د ټوپای یا د ګدون یا د هغه سایډ نه راځئ، نو جناب مین ټوپای صوابی روډ باندې چې کله تاسو د مینای چوک له راورسئ، د هغې نه لږ غوندې مخکې محله نواز آباد بورډ به تاسو له مخکې درشي، خوا کې ورسره مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. نو دغه بورډ سره به تاسو سره خوا کې یو ژړه بنګله په نظر راشي. دغه بنګله چې جناب دا د ډاکټر صاحب کلینیک دی، تاسو ورتلی شئ، خپل ستونزه خپل مرض ډاکټر صاحب ته مخامخ کولی شئ. د دې نه علاوه زموږ هغه غرونه خویندې چې کم په صوابی یا په صوابی جهانګیره روډ یا په صوابی مردان روډ په دې علاقو باندې اوسي او غواړي چې موږ د ډاکټر صاحب نه خپل علاج یا هغې سره خپله مسله شیر کو، شریکې کو سره، نو جناب بالکل مین صوابی ټوپی روډ باندې چې کله دا زموږ رونه خویندې د باجا چړای له ورسي او دغه ځای کې خپل د ګس سړک ته وګوري، د محله نواز آباد بورډ به دی له هم مخې له ورشي او دغه بورډ ته زیړه بنګله چې کومه ده دغه بورډ سره خوا کې په دې ګس سړک باندې دغه زیړه بنګله چې جناب کومه ده، نو دا د ډاکټر اشتیاق صاحب کلینیک دی. تاسو هلته ورتلی شئ او خپله ستونزه خپل مرض ډاکټر صاحب ته تاسو وړاندې کولی شئ. د دې نه علاوه قدرمند اوریدونکو غواړم که تاسو ته بیا هم په دغه پته کې څه مشکل راپېښېږي، نو غواړم چې د ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر تاسو ته در په یاد کړم. جناب د ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر دی 0315 81 59 059 یعنی 03158159 ډاکټر صاحب اسماعیل سره په کال باندې راغلی او د حضرونه هغې وایي چې موږ د مختلفو خلکو علاجونه لکه مطلب د خپل کور والې د بواسیرو علاج وکړو. ډاکټر صاحب د اسماعیل باره کې به خبرې اترې کوو، خو لږ زموږ سره او زموږ د اورېدونکو سره د بواسیر مختلف قسمونه یا د دې حوالې سره موږ سره لږه خبره وکړئ. نو دغه خو دوره قسمونه کېدای شي چې په پوره پروګرام پې ځان له کېدای شي. خو خبره دا سرسري غونته کې ځوان چې زموږ اورېدونکو څه مسله وي او شرمېږي یېرېږي چې تاسو سره خبره خو نه ده ډاکټر کې به څه شرم وکړي، په دین کې او په ډاکټر کې شرم نه کېږي. خو خبره دا ده چې لوی کولمې سر یعنې د اجت ځای د چا سوځي، دانې وي پکې، غوټې وي پکې، لوی کولمه بهر راوځي، وینه ترې راځي، خارښ وي پې، نو دې نه هغه ناسوره بیا بیمارۍ جوړېږي چې هغه بالکل ایریورسیبل وي. پوره دنیا کې بس یو خبره اپریشن کې د لوګي کټ کې اور په شا پروت وي. د الله فضل زه ورسره اور ختموم نو لوګي به ختمېږي. زما لوګي سر سکار نه زما جړه ختمولي ونه خپل را پروزي خراندې ټوله دنیا خراندې پرې کوي او جړه بیا چې کوم دی نو خراندې وکړي. دا زما دنیا د طریقې کې فرق دی. الله په فضل باندې صبر چې زما د کلینیک تعلق ته تر نن تاریخ خو ما په خیال داسې یو د بوسیر بیمار نشي چې الله زما په لاسو ټیک کړی بغیر اپریشن کاغه هر سوره وینې تلې او کاغه هر سوره دا خلک جی وي خونی بواسیر او بادي بواسیر د دې حواله سره خونی خو ظاهر چې زیات تر آی کې زخم انفیکشن ویني وي زوی وي کنه او بادي دای چې هغه مطلب ګیس سره تعلق ساتي، در سره تعلق ساتي، وینه پکې نه. جی
د الله په فضل او کرم سره د دین غټ بوسیر خونی چې پیاري پیاري ویني سي خو پیاري ویني ورم در تاریخ زمانه الله پاک نه دی پاتې کړی هغه الله پاک ټی کړی دي خجی او بل جی د اسماعیل والد صاحب زما خیال جامداد بابا دا غي شوګر دا غي حواله سره نو بد دا چې ټول بیماران ډوډۍ باندې بیا هم ټول تباہ برباد او زما په دوی کې تاسو کتل چې خوګس کلا میوه دانه پړم به در ما دنیا ته سو خل سل کال د امریکای نو نسل سوچ نشي کولای و موږ سل کال د امریکا بل تاسو جی په ریډیو په ټي وي په مختلف میډیا باندې راغلي یو خلک مراوست انټرویوز او موکړو یو بهترین ریسرچ هم خلکو ته مخې ته کیږي نو ریسرچ خدا سره لکه ټیک ته کتابونه هم سټډي کوو او کتابونو کې دا څه نشته ډیره لپاره پریکټس د دې لپاره پرځو تاسو مستي خبر دا وکم ز فاضل طب ول جراحت د پاکستان ټول لوی ډیګري ده خو تاسو ایمانن یقینو کوي چې د کتاب یو فارموله ما څه کنيسته بکلینک کې اې کې صدا سه فارموله غړم نه مناسب جهاز او چلوم دا حیرانتیا خبره بیا به د دور علاجونه نو کور شي یعنی دغه یو فارموله زما کلینیک چې تاسو په کتاب کې مومي ماشاءالله دا کتاب یو فارموله چې انوینشن د خپل ایجاد دی بالکل دغه دی ریسرچ دی یعنی کتاب یو فارموله چې مزي استعمال کوم او زما کلینیک یو فارموله چې کتاب کې مومي ټیک شو او کدا مثال په تور د شوګر وې فارموله نو خدای باندې انګريز خو په امریکا کې یو شوګر ختم کړو کنه ولې دبليو ایچ او ریپورت راځي چې په امریکا کې سل کسان اندر راځي موږ ته په شوګر دلا سړاند دي کنه نو خبره دا ده چې دا بالکل زما ریسرچ دی الله په فضل کرم سره او بل خبره تاسو بیا اولادای چې کوم نه کړی و نو کې دا خبره ده که فرض کې چا اولاد دي نو په کار دا چې اول دې سړی ځان ټیسټ وکړي چې هغه د سیمن انالیسس په نوم باندې دی پای کې وکړئ چې کروموسوم سور دي آیا زیرو دي کنه سنا سشتا کزیرو خدا اسپرمیا دا یعنی سپم بالکل نشته او که لیګو سپرمیا دی مطلب دا چې لکشتا یا مطلب دا شته خو کم دی ټیک شو بیا دا خبره ده چې کفرس کا اسپرمیا کروموسوم بالکل ختمي نو ګران مینوالو پاغه نه لا ما ریسرچ کړی نو په بل څه کې ریسرچ تا مکمل ني چې مکمل ني نو هغه ما څه کا په علاج شته او نه چې کوم نه په دنیا کې بل څه کې علاج شته البته که کم وي آیت لیګو سپرمیا کم مقدار چې د ډاکټران دا غینه کم وي دا برابر دي نو دا ما په سونو خلکو لپاره کې بزرګون له برابر کړی دي تاسو هغه ماشومان خیم چې الله زما په لاسو ور کړی دي انټروګان په کې نشر شوی دي او زه تاسو په سونو هغه ماشومان خیم سره زما د کړی نه شروع واچوي چې کوم ماشومان الله پاک زما په لاسو چې کوم دینو مطلب زما په دوايي هغه دنیا ته الله پاک را لګری دي نو مطلب دا تاسو کې انټروګان مولود دي او زه به خپل محلې نه چې کوم دینو سٹارټ اخلم هغه ماشومان هم سره ملاوم کنه چې یا مثال په تور باندې داسې ماشومان په ډیر دي چې مثال یو د سړی هغه زوی یا لور د 10 کالو 15 کالو دا بیا ورپسې اولاد نشته دا د دنیا دی ډیر زیات هم دي دا کیسونه اکثر یو ماشوم شي د مزه خبره ده د مزه خبره ده چې 15 کال اولاد وی او بیا 15 کال نه په یو دوايي زما خدای غي اولاد ورکړي په یو دوايي ښه په یو بوتلګي تاسو غزریه جوړه شوی جی او د الواد زریه جوړه شوی په یو بوتلګي ښه نو یقینا چې د خوشحالي خبره ده بل دوی خبر ده چې ما تاسو ته وځي اسپرمیا چې سپرم ني نوغه ما څه علاج نشته هغه کې معلوم مرزي او بل چالم دور په مینوال تاسو چې هر کله د اسپرم دغه متوسط اندازه ک په خپل لګي ډاکټر صاحب دا خواهش ته چې بیا ک تاسو ناراضي نو تکلیف مکوئ او ک تاسو لګم سپرم وی لګم مقدار دغه موجود وي بیا تاسو ډاکټر صاحب سره رابطه کوئ او اسپرمیا کې بل څوک تاسو نه پیسې غواړي کنه نو توایا چې لزر د کیږي نو لاک په درکم خو چې زما کارو شي الله زکه چې هغه ګڼ کپی کوي د سره هغه ته خپته د ریزلټ ناراضي او کله دا او کله دا که ډاکټر دا نه حکیم دی که ډاکټر دی او کزیمه چې لزر په لګي کنه چې دا نه غواړي وتوای لاک شو زمانه طرفه ستا انعام خو ما ته اول شو که ریزلټ زکه چې هغه بسر د پیسو لپاره تاسو لوټي چې زه نه تاسو په خپل لوټل غواړم نه مې څوک لوټل دي او نه دا غواړم چې بل څوک مو لوټي او پاتې شو کم نو هغه لپاره ان شاء الله د دنیا خلک ته په سونو نه چې زوم زور نه بته دا غوښتي چې کوم ما پر رسول الله برابر کړی دي درې خبره غدا ده ک فرض ک سړی مطلب دا کروموسوم برابر وي نو بیا زنانه راځي د زنانه اورمبه خدا خبره ضروري چې دا منسټرول سرکل برابري چې دا د بیماری مسلې نه کلیری او دوی مده چې بیا بای کی ګورو چې دا د کروموسوم مسله ده دا د منسټرول سرکل مسله ده یا هغه چې کوم نه نو دوره وازګه د وجود کې دنه چې پیلوپین
ټیوب وغیرہ چې تنی بر کړي یا نور داسې خبرې دي نو موږ به بیا هلته کې د زنانه علاج کوو خو چې د هغې نه ساین او سمټم یو ځای کوو د هغې نه علامات چې هغه راجمع کړو نو زما په خیال هغه دومره ګرانه خبره نه ده لکه مطلب دا چې ډېر په اسانه قابل علاج ده ډېر په اسانه هغه هارمون برابرېږي خو ګوره کله کله پټۍ روغي تخم روغي وریځ راشي باران وورېږي او زمیندار کاکا ټوله شپه چې کوم دی نو بخور وکړي ګوډ وکړي سره واچوي او څه تخم راوټوکېږي څه نه راټوکېږي ځکه راټوکول الله پاک دی نو تر ګوډه سره پورې زمونږ وس دی او باقي ګوره غوښتل د الله نه دی هلته چا نه چلېږي بل ډاکټر صاحب اکثر خلک د دې موږ نن لږ کوله غونډه کې په دې پوشیده امراضو باندې خبره وکړه اکثر ما خلک لیدلي دي زمونږ د اورېدونکو کې به هم داسې خلک وي زمونږ مینوالو کې به هم داسې خلک وي چې دا پوشیده امراض هغه مرضونه چې کوم د چا مخکې سړی نشي ویلی هغې دا پټو ساتي نه دی د لاسه ځان تباه کړي خراب کړي بیماران کړي ځان خو هغې هغه مرض چې کوم دی ډاکټر صاحب ته یا خپل کور کې چاته ونه وایي چې هغې علاج په وخت وشي تاسو څه ویل غواړئ دې حوالې سره یو د مولوي صاحب نه پرده نه کېږي اخ به یو ورځ چې کوم دی نو زه تختې له یو ډاکټر نه ډاکټر اوس درماندار ودرېږي ته ډاکټر له نه ځي بالکل اپریشن مطلب د کپړو د پاسه یې نو خبر دا ده چې دې کې شرم نشته دا شرعي مجبوریانې دي شرع اجازت ورکړی دی نو خبر دا ده چې په ټولو ضرورت نشته ډاکټر مثال د پلار او مور دی ما ته خدا پته نه لګي زما مخې ته ښځه ناسته که سړی ناستی ما سره دا ټینشن وي چې د بنده دور لر نه رالی دا دور انتظار وکړو وخت یې وباسلو او د سترګې اوس ماته دي خدای ته دي نو په ما باندې هغه ذمواري دومره یعنې ما ډیپریس کي چې زما خدای پاکه تا ته ځان سپارلی او په ځمکې ما ته ځان سپارلی دی چې اوس په کومه طریقه هغه جړ ته ورسم او څه داسې ورکړم چې د څنګه سایکوتراپي وشي او څنګه به دته شفا میلاو شي په دې غم کې چې کوم ډوبي ما ډاکټر صاحب یو بل مرض دی الرجي چاته د دوړ نه الرجي څوک یې ماته د خوشبو نه ده څوک یې د بدبو نه ده څوک یې ماحول کې چې ګرځم او باران ني دوړي نو بیا غنګي شي راځي مختلف د الرجي اما اکثر اوریدلی چې دی یو خاص قسم مختلف قسمه ټیبلټ دي کمپنو لانچ کړی دي خلک وایي بس چې الرجي در باندې راشي اکثر انګیشي په خلکو لګي زکام پیراولي یا انجکشن یا دغه ګولۍ وخوري ډاکټر صاحب ډاکټر اشتیاق صاحب د دې حواله سره څه ویل د دې حواله سره دا و چې الرجي د څه شي الرجي دا چې یو الرجن رااله یو بارانه شي رااله او ستا وجود ته وردن نشه او ستا وجود قوت مدافعتي نظام چې وو امون سیستم هغه رد عمل پیش کو نو ګوره زه تاسو ته وایم زموږ په دې وجود کې چې دا یو ملک دی د کې ځان له پولیس پولیس مالیشه پراته دي د دې دشمن خلاف په دې کار کوي د دشمن خلاف په دې کار کوي دا انټي باډیز دي د هر څه جدا انټي باډیز دي ٹھیک شو اوس څه چلو شي چې زموږ د مدافعتي نظام دوکه وخوري لکه زما وجود کې الله پاک مثال په تور باندې د یو دشمن خلاف یو پوج اخی دی یو طاقت یې نو بعضې وخت کې دشمن را نشي دغه په شان دی یو شی راشي نو زما دا سیستم به دوکه وخوري دی وایي که دشمن را نه دومره ډزې او توپې جوړې کړي چې خپل وجود تباه کړي لکه تا په کور لکه تا کور کې څوکیداران ساتلي دي تا کور کې څوکیداران دي او بهر نه یو شی رالی او هغه ته کوم دومره ډزې وکړي ستا کور کې څوکیداران دي وایي څه توپې دي اوس بهر نه اسې یو کاکا راښکاره شه او هغه پرې ډاکو ګمان وکړو نو هغه دومره توپې ورخوشېږي چې ډاکو خو په ځای پاتې شي ډاکو خو دنه کاکا او خپل دیوالونه دیوالو ایشه بسې نو الرجن هغه شی دی چې ستا وجود ته بهر نه رادن نشه فارن باډي ده وجود نه رادن نشه او هغې ستا د وجود د څوکیدارانو یعنې امیون سیسټم د هغې خلاف مزاحمت پیش کړو نو په اسلام آباد کې چې کوم ستنې واله کېږي نو څه دپاره دي هغه ستاسو څوکیداران کمزوري کړي هغه توپې دې نه کمې کړي نو سبا لکه په تاسو بله بیماري راځي نو د هغې خلاف هم طاقت کمی او دلته چې موږ کوم استعمال کوو ډیکسامیتازون دي ډیکډران دي سالوکاټف دي یا لوناکاټ دي کیناکاټ دي یا مثال ایول وغیرہ کلورپین رامین ملیټ وغیرہ یا انټي هیسټامین نور نو خبره دا یا پلوروټیډین وغیرہ نو خبره دا چې دا مونږه انټي الرجیک پونم بیا چې کوم نو سټیراید نو دا د حل نه دی په دنیا کې په سونو خلکو له الرجی ما مکمل ختمه کړی دا او ډېر په خطر کې ختمه کو نه پکې جنگ جګړه جوړ شي نه پکې پوچ پولیس اوچېړل شي نه پکې سیوای نقصان وشي او په یو ډایلاګ سیستم باندې په نیچرل طریقه باندې په فطري انداز کې قدرتي طریقه علاج قدرتي طریقه علاج باندې په قدرتي انداز باندې باغی میکانیزم باندې په سونو نه د زور نه سیوا خلکو به الرجی مکمل ما سره ختم شوي هغه که ابتری شو او که سترګو روبراتلی او که وسره نور چې کوم ساين او سمټم د الرجی شکایت وي کدا د هر سنوي ډاکټر اشتیاق صاحب سره غي د سلو نه سیوا خو انټروګان نشر شوی کم از
کوم په دې چینل نه نور ته نشو ویلې چې الرجی مکمل ختمه شوې ده او صرف د سینې الرجی نه د سرمن الرجی سورای سره پورې چې کوم نه چې پورا دنیا نه پاتې شوې دغه بیمارانو مټروګان نشر شوې کلی پته خیر دي مالې پته خیر دي چې الله پاک زما په لاسو مکمل هغه صحتیاب کړی دي. جی ډاکټر صاحب دا اخیری او پوښتنه تاسو نه بلم کوم د نیم سیری لکه زمونږ په علاقه په دې سیمو ته نیم سیری یا د نیم سر درد ویل شي کنه څوک هغه تارونه وتړي څوک مختلف ټوټکیو کې د طب په دنیا کې د هومیوپیتیک په دنیا کې یو بهترین طریقه علاج د دې حواله سره زمونږ اوریدونکو اول خبر دا ده کنه چې زمونږ دلته کوم عام دا کنه کنسپټ کړي چې الله سخپا نساوتن بس فالج حالانکه سلونه سیوا بیماری سے جلا سخپی پکې سا بے دم شي ک ایله چا سر نیم سر ہوگی بس یو ټکه نیم سره مایګرین وغیرہ وغیرہ خبردار سلونه سیوا بیماری چې نیم سر ہوگی هغه ډایګنوز کول پکاره چې هغه سب وجه ټیک شو نو هغه خو اوس ټیم شته نه تاسو لپاره شپږ مثال درکم خو بهرحال ک لاسو کالو سر خوږي او شلو کالو الله پاک زما په لاسو بزرګونو خلکو سر خوږي ختم کړی دي او دنیا بیمارانو ټرګان نشر شوی دي کله لاسو کالو ک شلو کالو نو پورا نیټورک یا صرف سر خوږي نه نیم هغه سره لسمزل خبر نور وجود کې پرتی هغه ته بلاګانې وام تقریبا د زور پر خوښه بلاګانې دنیا کې 350 کې ما معلومه کړی دي سره د یعنی مور او بچو نو سو کړو سو مې زرګون خلک آزاد کړی دي نو هغه بیا پاغه والا کوله کدا بیماری ده بده کې نیم سر په دیوجه خوږي دا بیماری ده بده کې نیم سر په دیوجه خوږي دومره قسمونه دي کنه جی چې لکه یو بیمار براشي دغه سر بداسي کوپړې رانالوزي بل براشي وای د مازغر نه را بهيږي بل براشي د بجلی کرنٹ پکې تیر شه بل براشي وای زما د اثر غک شه بل براشي بل غک شه بل براشي زما پر سر کوئی شي ګرځي بل براشي زما پر سر کې بالکل زخم نه ګوتی ولا نشه موړې نو دا مطلب دا د ما سو مثال درکړل خدا ځنه براشي پکې ستبوي سه خټکیږي دا جدا جدا علامات یشیږي دا سل یشیدل نه دي هغه به الله شل خبر نور پرتی نو موږ چې هغه جړه مر دزو کو نو بس خراب دي لکه ډاکټر صاحب مینوالو ډومبه طریقې کار ادارې چړومبه جړه تزان رسي جړه څنګه تاسو بوسیر بیمار واورید ټول مر لوګي به پریږي ان اور پروت نه بیا واپس بوسیر شو زما کار دا چې اور ورکم لوګي بخپل ختم شي بالکل ډاکټر صاحب د اخیری ساتونو کې زمونږ اوریدونکو لا سوړو کې غونډه میسج ورکول غواړي نو بس مینوالو به شکریا دا کو چې څنګه په خاموشي واوریدو یا چې کوم دنو موږ ته کول نو کړل په اخره کې د دغه پیغام سره lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing new behind us put prince and the saints of time ګران مینوالو د شوګر بیماران کرازي نو غي صرف چې کوم دنو درو بجو لزان را رسوي باقي چې کوم چینل باندې زما سوره پروګرامونه بینوال اوري په خیبر دی بیٹی خیبر دی تغباین دی آزاد کشمیر دی دلبر دی ټولو شکریا ادا کوم په اخره کې خاتمات د شوګر بیماران صرف هفته اتوار پر از راځي ځکه چې بیا ماته مسله تاسو تم نو اګران مینوارو چرته می خاده باسپلی ګورالي ننګیاري بریاري وسای په اخره کې د ار جے ناصر نوازرور یو جهان مولانا دغه خولي نواز خولي انداز سره څنګه چې تاسو له سوکاد راسي پیژنې په اخره کې تاسو ورور تاسو قربا ار جے ډاکټر حکیم حافظ وکاری شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ډرامه نگار و کالم نگار و میډیکل ریسرچر اشتیاق رحمان اشتیاق فلسفي لیونیلا اجازت ورکړئ کوم چې تاسو راوړي پروګرام اترنګ ملټي ډایمنشنل هم جهت او اړخیز پروګرام د اتوار په شپه د خالی په ورځ د اتونه واخر تر 10 بجو پورې د الله په امان شپه په خیر کور مودان پاکستان زنده‌باد پښتونستان پاینده جی ګران قدرمند اوریدونکو د ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن صاحب خواږی او درنی خبره تاسو واوریدي په اخیری ساتونو کې غواړم چې ډاکټر صاحب د کلینیک د غپته یو واره بیا تاسو ته در یاد کوم نو زمونږ ها غرونه خويندې او مریضان زیاتره چې کم د ټوپای غند پیاده دغه سیمونه ډاکټر صاحب کلینیک ته راتګ غواړي نو بالکل جناب چې هر کله تاسو مین ثوابای ټوپای روډ باندې راځي او تاسو کله د مینای چوک لره ورسي نو دغه ځای کې محله نواز آباد بورډ به تاسو تخکاره شي مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره مینای چوک نه لګوندې مخکې چې تاسو راشي نو دغه ځای محله نواز آباد بورډ به تاسو تخکاره شي ورسره مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی دغه سره بخوا کې تاسو ته یو زیړه بنگله په نظر راشي چې کومه د ډاکټر صاحب کلینیک دی د دین علاوه زموږ هغه رونه خويندې یا بیماران چې کوم
په صوابي جهانگیر روډ یا په صوابي مردان روډ باندې اوسېږي، غواړي چې موږ د ډاکټر صاحب نه علاج وکړو، هلته ورشو. نو جناب هغوی چې کله هم په مین صوابی ټوپی روډ باندې د باجا چړهی نه لږ بره ورشي، مخکې ورشي، محله نواز آباد بورډ به ته مخامخ راشي او هغې سره ګه سړک ته چې دی وګوري دغه زیړه بنګله به دی ته په نظر راشي، کوم چې د ډاکټر صاحب کلینیک دی. بیا هم جناب که تاسو ته په پته کې څه مسله وي نو بالکل جناب تاسو د ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0315 81 59 059 یعنی 0318159059. جی مینوالو همدې سره زموږ د نننی پروګرام وخت پای ته رسي. که په خبرو کې د ناصر نواز یوسفزي یا زما د ګران مشر ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن صاحب نه څه داسې غلطي شوي چې په هغې باندې ستاسو خاطر دروند شوی وي، د هغې دپاره زه د خپل ګران مشر ډاکټر اشتیاق الرحمن صاحب، ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن صاحب لخوا ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. او د هغه ټولو اورېدونکو یو جهان مننه چې زموږ پروګرام موږ له وخت راکړو، زموږ پروګرام یې موږ سره واورېدو او پورا دا 2 غنټې موږ سره ملګرتیا وکړه. په دې هیله چې راتلونکي پروګرام ته به هم دغه شانتي په مینه او په خوښه او په شوق سره ناست وي. خپل قربان ناصر نواز یوسفزي له ورکوي اجازت د یو څو شعرونو سره. مینه چې نه وه اندېښنه مې نه وه، مینه چې نه وه اندېښنه مې نه وه او بېغمه ژوند و وسوسه مې نه وه. ستا د ناڅاپه راکتو مننه، ستا د ناڅاپه راکتو مننه، تا جوړ وجلم خو پوره مې نه وه. او که بیا ژوندې شومه کامیاب به یمه، که بیا ژوندې شومه کامیاب به یمه، ړومبې ژوندونو تجربه مې نه وه. او جوړ آینه را پورې ټوکې کوي، جوړ آینه را پورې ټوکې کوي، دومره بې خونده نمونه مې نه وه. او هغه جهان کې به مجنون ته وایم، زه هم عاشقم خو مزه مې نه وه. او چې وې تر ښکلي د راتلو ژوندې، چې وې تر ښکلي د راتلو ژوندې، اصراره دومره نصیبه مې نه وه. خپل قربا آر جې ناصر نواز یوسفزي له ورکړه اجازت، چرته چې هم هلته کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.